بسم الله الرحمن الرحیم. رونو زمانم فرحان دی. نن سبا خلک کتابونه ډیر نه وایي، یا خو د ټایم کمی وي یا ټلیفون نوې ټکنالوژي دومره زیاته راغلې ده چې ډیر انفارمیشن په هغې باندې دی. نو ما اوس ریسنټلی یو کتاب ویلی دی، نو ما خپلو ملګرو ته د دې کیسې میسې ویلې، نو هغې راته وویل چې یاره دا به ښه وي چې یو ویډیو په صورت کې سړی دا کیسې وکړي. نو ما وی چې دا یو ویډیو به جوړ کړم او ګورو چې دا څنګه ځي. نو دا کتاب دی خان عبدالغفار خان آپ بیتی. دا د 200 صفحو کتاب دی او خان عبدالغفار خان چې د باچا خان په نوم باندې مشهور دی. انډیا کې نور ځایونو کې چې کوم اردو کې خبره کوي ورته بادشاه خان وایي، خو په پښتو کې مونږ ورته باچا خان وایو. او دا یو ډېر لوی شخصیت پاتې شوی دی او اکثر خلکو ته د هغه باره کې خبرې پته وي، خو انفارمیشن داسې پیچي غونته کې وي. نو ځکه زه به کوشش کوم چې د دې کتاب نه څه انفارمیشن تاسو ته ووایم او زه به کوشش کوم چې کوم بورینګ شیزونه دي هغه پکې سړی کټ کړي او چې کوم زیات انټرسټینګ کیسې دي هغه وکړو چې مونږ وپېژنو چې دا زمونږ لیډر څوک و او څه خبرې یې کولې. نو دی باچای چې دا هغه لیکلی دا جے پرکاش نارائن په 1969 کې، او هغې کې دا لیکلی دي چې په باچا خان باندې دغه په ژوند باندې نورو خلکو خو کتابونه لیکلي دي، خو دا دغه خپل کتاب دی چې هغه خپلې خبرې پکې لیکلي دي، خپل سوچ. نو دې کې چې زه سم وایم هغه زما خپل خبرې نه دي، هغه ټول د باچا خان خپلې خبرې دي چې هغه مونږ ته کوي. نو دا کتاب په اردو کې، په انګریزی کې او په هندی کې شایع شوی دی. چې کوم کتاب زه وایم دا په اردو کې لیکلی شوی دی او زه به کوشش کوم چې دا نریشن خپل په پښتو ژبه کې ووایم، ځکه چې ما یو څو آنلاین ډاکومنټریانې وکتې او په هندي کې هم شته او په اردو کې هم شته او په انګریزی کې هم، خو خپله ژبه پښتو کې ما داسې د باچا خان پرسنل آپ بیتی چرته ونه کته. د اولنی چپټر دی، د هغې ټایټل دی اتمانزی میرا گاؤں زما کلی. دې کې دا لیکلی دي چې هشت نگر سنسکرت ټکې دی. هشت مطلب اته، نگر مطلب کلی، چې هشت نگر چې کوم ځای دی اشنغر، دې کې اته کلی دي او هغې کې چې کوم د باچا خان کلی او د هغې نوم دی اتمانزو. بیا دې کې لیکلی دي چې د هغه فیملی څوک وه. د باچا خان والد صاحب نوم بهرام خان او د نیکه نوم یې سیف الله خان او د نیکه پلار نوم عبید الله خان. وایي چې هغه وخت کې دا رواج نه و چې خلک ولیکي چې یاره د چا تاریخ ډیټ آف برث څه دی، تاریخ پیدایش څه دی، چاته به پته نه وه. خو وایي چې ما ته ځکه خپل تاریخ پیدایش پته ده چې زما مشر ورور ډاکټر خان صاحب په دې پوره کتاب کې هر چرته خپل د مشر ورور ذکر ډاکټر خان صاحب په نوم کړی دی، حالانکه مونږ ته پته د هغه پوره نوم خان عبدالجبار خان و، خو ډاکټر خان صاحب به یې ورته وی. نو وایي چې زما مور به ما ته وی چې خان صاحب چې کله واده کېدو نو زه د 11 کالو وم، نو دغه واده په 1901 کې شوی، نو مطلب چې د ده سن پیدایش 1890 و. وایي چې زما والد صاحب بیرام خان د کلي لوی خان و، خو ډېر عاجز او خپل کارونه به خپل لاس سره به کول. نو وایي چې زما مور به همیشه یو کټوی پخه کړه او په کلي کې به غریبانو له تقسیمه کړه. وایي چې د هغې په حجره کې، د بهرام خان په حجره کې به اکثر داسې میلمانه رالل چې هغې به مسافرانو. نو بعض به داسې مسافرانو چې چا به نه پیژندل، بس یو کلي نه به بل کلي ته روانو، نو د دې په حجره کې به رالل او دمه به یې وکړه. نو وایي زما پلار به همیشه خپله، نوکران به یې ډېر وو، خو ده به خپله روټۍ به یې ځان سره خپل لاسونو سره وړه او هغې له به یې ورکوله. او هغه به وایي چې هغه مسافران چې نه یې څوک پیژني او نه یې څوک مدد کوي، هغه د خدای د طرفه زموږ میلمانه وي، نو ځکه هغې دپاره زه خپله خوراک وړم. او وایي چې د هغه چې کوم
نیکه د باچا خان سیف الله خان یعنی کې د بهرام خان پلار وایي چې هغه به همیشه د انګریزانو په ټایم کې به همیشه خپل د خلکو حمایت بکو. وایي داسې به ډېر خانانو چې به انګریزانو سره ملاو شو، خو وایي چې ده به همیشه انګریزانو سره جنگ کو خپل خلکو دپاره. باچا خان وایي چې انګریزانو نه مخکې په موږ باندې د درانیانو حکومت و. وایي چې بیا انګریزان رالل نو هر طرف نه دا کوششونه وشو چې پښتانه دغه پاتې شي غیر تعلیم یافته. وایي یو طرف ته خو انګریزانو هغې کوشش کو چې پښتنو ته تعلیم ملو نه شي، داسې د پنجابیانو هم دا کوشش و. وایي چې په هندوستان کې ډېر ځایونو کې مدرسې کولاوې شوې وې چې پکې سکولونه او چې پکې خپل چې کوم لوکل ژبه وه هغه به یې ورته خوله، خو په صوبه سرحد کې دی دا نه پرېښې چې په سکولونو کې پښتو ژبه ورته وښي. وایي حکومت نه علاوه ملیانو د پښتنو په تعلیم کې ډېر زیات خلل اچولی. وایي اکثر ملیانو به دا وی چې د اسلام تعلیم حاصل کې په جماعتونو کې، خو سکولونو ته به نه ځئ او هغه تعلیم به نه حاصلوئ، ځکه چې که هغه تعلیم که تاسو حاصل کو نو تاسو به دوزخ ته ځئ. وایي مولو یو پروپاګنډا جاری کړې وه او دا یو نظم دی چې پکې بیا لیکلی دی چې ملیانو به دا وی سبق چې د مدرسې وی پاره د پیسې وی، جنت کې به ځای نه وي دوزخ کې به ګسې وهي. نو وایي چې ما به ډېر کوشش کو چې ډېر باچا خان کوشش کړی و چې پښتانه تعلیم حاصل کړي. وایي چې زه خپله وړوکې وم نو زمونږ استاد و هغه به زه ډېر زیات وهلم او وایي چې یو مولانا ما د قرآن مجید سبق هم زده کو، خو وایي چې پوهېدو به پې نه، خو وایي چې الف بې پې به یې ورته نه ښولو، خو دا به یې ورته وی چې سپاره څنګه وي. نو وایي چې داسې وخت کې اډو تعلیم نه و په پښتنو کې. نو وایي چې د ده چې کوم مشر رو ډاکټر خان صاحب هغه اولنی کس و په هشنګر کې چې هغه تللی و مدرسې ته سکول ته او هلته یې سبق وی. وایي چې خلکو زمونږ باچا خان وایي چې زمونږ چې دا علاقه ده د پښتنو، وایي چې ټولو نه مخکې دا ډېره زړه علاقه ده او یو قوم و آریانا قوم چې هغه قوم په تمدن کې او په ثقافت کې ډېر مخکې و او هغه وخت کې دلته کې اسلام نه مخکې بودھ مت مذهب و، هندو مذهب و او پس ته بیا پکې اسلام راغلی و. او وایي چې هغه زمانه کې د بودھ مت مذهب کې ډېر زیات دلته ترقي شوې وه او هغه دوه مجسمې یادې کړي دي چې کوم په بامیانو کې لوی مجسمې وې. او دې نه علاوه وایي چې د جلال آباد نږدې هوډ یو ځای دی، هلته د بودھ مت یو ډېره لویه یونیورسټي وه او همداسې په ټکسلا کې هم ډېر زیات تمدن او تعمیرات و. بیا دې ځای نه آریانا که چې کوم قوم و دې نه خلک لاړل هندوستان ته، ایران ته او مختلف ځایونو ته، یورپ ته پکې لاړل. خو وایي چې کوم بنیادي آریانا خلک و د هغې چې کومه ژبه وه هغې ته آریک ژبه وایي او هغه ژبه پښتو ته ډېره نږدې وه. همداسې بلخ کې زرتشت یو پیغمبر و، هغه جنم اخیستی و، هغه بیا پس ته ایران ته تللی و. او همداسې دریای سند وایي چې سند په پښتو کې هر یو سیند ته وایي او دریای سند نوم هم دې ځای نه راغستلی شوی دی. نو وایي چې دې چپټر کې دا خبره کړې ده چې د پښتنو ډېر لوی زوړ یو ثقافت دی او یو کلچر دی چې کم ډېر زیات اهمیت لري په دې خبره. په دې چپټر کې باچا خان ویلي دي چې د تعلیم څنګه و. نو شروع کې باچا خان په مشن های سکول کې و چې پکې استادان
کرسچن نو وایي چې هغه ورځو کې د ده چې کوم مشر ورور ډاکټر خان صاحب هغه ډاکټري تعلیم دپاره بمبۍ ته لاړو. نو وایي باچا خان چې زمونږ یو نوکر و د هغه نوم باراني کاکا. نو باراني کاکا به هر وخت باچا خان ته دا کیسې کولې چې یاره دا د فوج نوکري ډېره زبردسته ده چې یو ځل په فوج کې برتي شي او دا وردي دی چولي نو بس ډېر لکه خلک خوښوي او دا یو ډېر د فخر او د عزت خبره ده. نو دا غرضو کې باچا خان خپله په میټریک کلاس کې او پلار نه تپوسو نه کو بس ډایرکټ کمیشن هندوستان یعنی کې فوج ته خط ولیکلو اپلیکیشن یې پکې واچو. هغه اپلیکیشن هغې ومنلو او د میټریک پرچې وې او نیمې پرچې لا شوې وې چې بس هغه ته خط راغی چې بس اوس ته چې آرمي کې داخله وشوه نو خپل پلار ته وویل نو پلار ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې هغه ورځو کې دا ډېره لویه خبره وه چې په فوج کې یو پښتون لږ برتي شو. نو په مردان کې یو ریجمنټ و د فوج د هغې نوم و ګایډ او هغه ډېر خاص ریجمنټ و. هغې کې به هر څوک نه اخیستل. هغې کې به زیاتره انګریزانو یا چې کوم اسر و رسوخ والا پنجابیانو د هغې بچي به. نو دې کې باچا خان هم واغستو او باچا خان وایي چې ځکه یې زه واغستم چې زه یو ډېر ښکلی ځوان وم. وایي زما قد و 6 فوټ 3 انچ او میټریک زما تعلیم هم نو وایي چې زه هغې ریجمنټ دپاره یو ډېر ښه فټ وم. نو ډېر خوشحاله و چې زه فوج کې مې نوکري وشوه. پلار هم ډېر خوشحاله و. په کلي کې عزت هم ډېر جوړ شو. نو وایي چې یو ورځ زه په پېښور ته لاړم او خپل یو ملګري سره ملاو شوم. زما په خیال سیک ملګری و چې هغه هم په هماغې ریجمنټ کې و. نو وایي چې موږ دواړه ولاړو او هغه داسې ویښته ډېر سټایلش جوړ کړي وو. نو وایي دې کې یو انګریز راغی او هغه انګریز هم په دې ریجمنټ کې و لیفټیننټ و. نو هغه چې راغی نو وایي چې هغه بل سیک ته یې وکتل نو هغه ته وایي چې دا تا چې داسې ویښته جوړ کړي دي نو دا ته څه ځان نه انګریز جوړی. نو چې دا خبره یې وکړه نو هغه کس اډو بالکل څه جواب ورنه کو. خو باچا خان وایي چې ما چې دا خبره واورېده نو وایي چې ما ته دومره زیات داسې بېعزتي غونته کې راته ښکاره شوه چې باراني کاکا خو وایي چې په فوج نوکري کې دومره زیات عزت دی خو وایي چې دا عزت دی چې انګریز به راځي او موږ ته به دا وایي چې ته انګریز جوړېږي ځکه تا ویښته جوړ کړي دي. نو چې دا کار وشو نو باچا خان استعفا ورکړه او پلار یې ډېر خفه و. هغه وایي چې یاره دا استعفا مه ورکوه او دا هر چاته نه میلاویږي. خو باچا خان وایي چې زه خو په دې ذلت کې ژوند نه تېروم. نو چې دا وشو نو هغه وخت کې ډاکټر خان صاحب چې کوم و د باچا خان مشر ورور هغه وخت کې په انګلینډ کې و او هغه بیا دا خط ولیکلو پلار ته چې یاره باچا خان د انګلینډ ته راشي ځکه چې دی په جومیټرۍ کې ډېر ښه نو چې دی د انجینیر جوړ شي. نو پلار هم وایي چې زه بس ټیک شو. دې ورځو کې باچا خان علیګړ ته ملاړو او نور ځایونو ته ملاړو خو اخره کې دا فیصله وشوه چې بی دی بم لاړ شي هلته انګلینډ ته. نو وایي هر څه وشو ټکټ هم واخیستلی شو. وایي پلار راله 3000 روپۍ راکړې. هغه وخت کې 3000 روپۍ ډېر شو. نو وایي چې روان ومه نو مور مې په جړا شو او مور وایي چې زه خو تا نه پرېږدم. وایي چې مور ته چا ویلي وو چې د بهر ملک ته چې څوک لاړ شي هغه بیا واپس نه راځي. نو مور وایي چې یاره یو زوی خو مې لاړو دا بل به مې ملاړ شي نو زما به څوک خیال ساتي. زما خو چې کوم نارینه اولاد دی خو به بس دا دوه وروڼه دا دواړه خو ما نه لاړ شي. نو باچا خان ډېر ورته ووایي چې یاره دلته خو نه تعلیم شته او دلته خو حالات هم خراب دي زه به څه کومه دلته. خو مور یې ونه منل. نو بس باچا خان د مور خبره ومنله او هغه وایي چې یاره نه ځمه او پاتې شو. او چې پاتې شو نو بس هغه بیا دا ووایي چې زه به اوس خپل ژوند دی هغه به خپل ملک او د پښتنو او د خدای د خلکو په خدمت کې به تېروم. 1901 نه مخکې په پښتنو کې دا شی شروع شوی و چې هغې وایي چې د انګریزان زموږ دشمنان دي او پښتنو انګریزانو له ډېر سخت ټایم ورکړی لکه ډېر تشدد والا تحریکونه به یې چلول.
نو انګریزانو د پاره دا پرابلم راغی چې بی دا ایڈمنسټریشن مسله داغي جوړه شو. نو انګریزانو څه چلو کو چې په 1901 کې صوبه سرحد پنجاب نه جدا کړو او دلته کې داسې قوانینو لګول چې هغې ته باچا خان وایي چې داسې قانون خو به هلاکو خان به خپلو خلکو باندې نه نافظ کړی، کالا قانون یې ورته وی. د دې نوم فرنټیر کرایمز ریګولیشن ایکټ. د دې دا مطلب و چې بس چې چېرته به یې پښتون ونیولو او بس چې څه وجه هم وه بس هغه به یې راګیر کو او فوراً مقدمې نه بغیر 24 غنټې کې دننه به یې ورله پانسي ورکړه. یو مثال یې ورکړی دی، یو پښتون د هغه نوم حبیب نور. هغه چې دا ډېر زیات ظلمونه وکتل د انګریزانو، نو یو ورځ د 400 اسسټنټ کمشنر و چې هغه انګریز و. نو حبیب نور څه چلو کو چې هغه تماچه راواغسته او هغه وی چې زه دا وجنم. نو د هغه تماچه ونه چلیده. نو چې تماچه ونه چلیده نو هسې لاس سره یې ووالو انګریز اسسټنټ کمشنر. نو بس 24 غنټې کې دننه هغه یې ونیولو او پانسي هم ورکړه. مقدمه بالکل ونه شوه. وایي چې دغه وخت کې چې کم مولیانو چې د هغې ذکر یې مخکې هم کړی دی چې هغه مولیانو چې د هغې دا نه غوښتل چې پښتانه سبق ووایي، نو وایي چې یو ځل زه په مري کې ومه، نو یو ملا صاحب زموږ میلمه شو او شپې ماښامي ټایم کې راغی. نو وایي چې موږ اوس داسې روان یو او ګرځو. نو وایي چې دی کې داسې یو کور وکتو، نو داسې ډېره لویه ښکلې بنګله وه. نو وایي چې ما ملا صاحب ته وایي چې ملا صاحب دا بنګله ګورې دا څنګه ده؟ نو ملا صاحب وایي چې یاره دا خو ډېره ښکلې او شانداره بنګله ده. نو باچا خان وایي چې ما ورته ووایي چې تا ته پته ده چې دا د چا ده؟ نو ملا صاحب وایي د چا ده؟ ما ته خو نشته پته. نو باچا خان ورته وایي چې دا ملا دی او دا د پنجاب ملا دی او د انګریزانو سره ملاو دی او د ده چې کوم خپل خلک دي هغې کې تعلیم دی. نو چونکې دې کې تعلیم دی نو دی د انګریزانو نږدې داسې دي چې انګریزان په هغې باندې تشدد نه کوي. نو وایي چې ما ملا ته ووایه چې تاسو هم خپل واړه او خپل چې دا قوم دی دی له د سبق ترجیح ورکړئ، ځکه چې هغې په وجه زمونږ خپل قوم به بدل شي او زمونږ خپل د قوم ملا چې دی هغه به داسې بنګلو کې اوسي. په دې بل چپټر کې باچا خان وایي چې زه خپله په میشن سکول کې ما تعلیم کو او وایي چې زما یو استاذ و هغه پادري و. وایي هغه 2 وروڼه و، د هغه پادري نوم و MEO ګرم او د هغه یو ورور و چې هغه ډاکټر و. چې کوم هغه پادري و هغه د میشن سکول هیډ ماسټر و، ورور چې و هغه د میشن هسپتال ډاکټر و. وایي دی دومره زیات خدمت کړی دی زمونږ د خلکو چې ما دې ته وکتل، ما وی دا ګوره دا پادریان دي او دا زمونږ د خلکو دومره خدمت کوي او زمونږ خپل خلک د چا خدمت نه کوي. نو وایي چې ما دې نه ډېر زده کړل او وایي چې دا زما رول ماډلز و چې دې په وجه ما زما په زړه کې د خلکو د خدمت جذبه پیدا شوه. نو وایي چې ما هم دا فیصله وکړه چې زه به اوس خپل پښتون قوم دپاره هغې نه به جهالت لر کومه او د هغې د سبق دپاره به زه کار کومه. دې کې نوم اغوستی دی حاجي صاحب اف ترنګزی. هغې سره ملاو شوی دی او په 1910 کې په اتمانزو کې یو قومي او اسلامي مدرسه قایم کړه او د تعلیم دپاره کار شروع کړو. نو دې کې یو 2-3 اخبارونه و چې کوم په بر صغیر کې چې کوم نور مسلمانانو لکه یو اخبار و ظفر علي خان اخبار و زمیندار او د مولانا ابو الکلام آزاد اخبارونه و الهلال او البلاغ او مدینه. وی دا اخبارونه مونږ راغوښتل شروع کړل او وی چې رو زمونږ په خلکو کې د سکول تتلو او د تعلیم حاصل کولو جذبه پیدا کېدل شروع شو او نور سکولونه هم کولاوېدل شروع شو. وی عمدکه ورځو کې په 1912 کې زما واده وشو، د ده اولنی واده، او په 1913 کې د ده زوی پیدا شو غني خان. وی دغه ورځو کې مونږ به چې دا اخبارونه راغوښتل او تعلیم به م کو، نو
انګریزانو به په دې باندې ډېر نظر ساتلو او هغوی به دا نه خوښول چې مونږ تعلیم وکړو. خو وایي چې د 1913 کې په اخبارونو کې پته ولګېده چې په آګرا کې د مسلم لیگ یو ډېره لویه جلسه ده چې هغې کې سراغه خان او مولانا ابوالکلام آزاد هم پکې شریک وو. نو وایي چې زه بیا خپل ملګرو سره آګرا ته لاړم او د مسلم لیگ په جلسه کې په 1913 کې باچا خان تللی او هغې نه ډېر متاثر شوی. 1915 کې دویم زوی شو ولی خان. وایي چې مشر زوی غنی خان هغه وخت تقریبا د 3 کالو. وایي دغه وخت کې تقریبا داسې 1918 وخت کې په پوره دنیا کې انفلوئنزا مرض راغلی. نو وایي چې غنی خان چې کوم هغه ته انفلوئنزا مرض وشو او هغه ډېر زیات بیمار و، بس بالکل نزد المرګ و. نو وایي دې کې مور راله او مور یې داسې کټ سره ودرېده او ډېرې زیات خدای نه یې دا دواګانې وکړې چې یا خدایه دا ماشوم مې ټیک که، خیر د ته ما واله خو دا ماشوم زما ټیک که. وایي د خدای کولو څه کار و چې سهار چې پاڅېدو نو ګورو چې غني ټیک شو او مور یې انفلوئنزا وواله او هغه اخره کې انفلوئنزا نه وفات شو. وایي چې 1918 کې چې اولنی جنگ عظیم ختم شو نو هغې جنگ کې د هندوستان خلکو ډېر زیات د برطانیې د طرفه جګړه کړې وه. نو د هندوستان خلکو دا خیال و چې موږ سره به اوس انګریزان ډېر زیات رعایت کوي او موږ له به ډېر ازادي سیاسي ازادي به راکوي. خو په 1919 کې هغې رولټ ایکټ قانون نافذ کو چې هغې ته باچا خان کالا قانون وایي. او وایي چې دې په وجه ډېر زیات غوسه پیدا شوه د هندوستان په خلکو کې او په پښتنو کې هم ډېره غوسه پیدا شوه. وایي دې کې مونږ جلسې کول شروع کړې. وایي چې په جلسو کې ډېر زیات خلکو راتلل شروع کړل. نو دې کې وایي چې زه اخره کې زه گرفتار کړم او مخکې په مردان جیل کې واچو، بیا په پېښور جیل کې باچا خان واچو. دا دغه اولنی ځل و چې جیل ته تللی و. حالانکه باچا خان ډېر زیات عمر خپل په جیل کې تیر کړی دی خپل قوم دپاره، خو دا اولنی ځل و چې جیل ته یې داخل کړی و. وایي چونکې زه ډېر لوی اوږد سړی وم نو ما سره هغې چې کومې دا بیړیانې وې هغې سره دومره وینه چې په ما باندې پوره راشي. نو وایي چې زما ټولې خپې زخمي شوې. او دې کې بیا هغې راته وایي چې را دې خوا راشه. نو ده وایي چې یاره زه نشم ګرځېدی ځکه چې زما خپو کې خپې وینه شوي دي. نو ما ته به یې داسې خبرې کولې چې ښه جلسې کولی شي او دلته ګرځېدی نه شي. نو وایي دې کې چې عدالت ته چې پیش کو نو هلته کې دنه مخکې یو بل قیدي راغی چې هغه هم د ده د خپل کلي و او د هغه جرم دا و چې هغه چېرته تار کټ کړی. نو خیر پس ته چې هغه قیدي ما ته میلاو شو نو وایي چې ما ته دې ووایه چې بهی ته دا ووایه په مقدمه کې چې ما ته غفار خان ویلی دي چې دا تار کټ کا. خو وایي چې ما وایي که ته دا ووایې نو تا ته به 2 کاله سزا معاف شي. خو هغه کس داسې شهادت ورنه کو. بیا یو بله ډېره ظالمه واقعه وه. وایي چې زه په جیل کې وم نو وایي چېرته کلي کې دا خبره خوره شوه چې باچا خان یې مړ کو. نو وایي پلار مې راغی، نور کور والا مې رالل. نو هغې چې رالل چې ویې کتل چې زه جمدی یم نو ډېر زیات خوشحاله شو هغوی. نو هغې وایي چې په کلي کې دی خوف و حراس دپاره دا کارونه کړي دي چې انګریزان به رالل او د کلي خلک به یې ټول په میدان کې جمع کړل او غیر چاپیر به یې په توپونو کې کېناستل او په توپونو کې به یې داسې اوازونه شروع کړل لکه چې د هغې ته به یې دا وایي چې اوس پس توپونو باندې خلک وجنو. نو خلک به ډېر زیات ویرېدل. نو اخره کې توپونه خو نه چلول خو په پوره پښتنو کې ډېر زیات خوف و حراس زیات شو. خو وایي چې
دی ظلمونو په وجه یو خو پښتانه هم ډېر یېرېدل، خو دې کې په عوام کې د ازادي جذبه هم ډېره زیاته پیدا شوه چې یاره اوس زموږ خپله ازادي په خان وایي چې زما کویدنه وکړه زما مور پلار، وایي چې زه روان وم، زما یو ملګری و محمد عباس خان، وایي مونږ بس هسې خپله سودا مودا کوله او وایي مونږ د سردریابو سره نږدې نو پولیس ونیولو او د چارسدې تاڼې ته یې بوتلو او هلته نه یې پېښور تاڼې ته بوتلو. نو وایي چې شپې ټایم او مونږ د انګریز افسر مسټر شارټ بنګلې مخې ته ودرولو. اوس وایي چې د شپې ټایم او ډېره زیاته یخني وه او دننه مسټر شارټ خپله ناست و، ښه ګرمه کمره کې ناست و. وایي ډېر ساعت ولاړو، نو ما ته زما ملګري عباس خان ووایي چې یاره اوس چې دوی مونږ ته خو پته هم نشته چې دوی ولې ګرفتار کړي وو، چې دوی څه تپوس وکړي نو مونږ به څه وایو. نو وایي چې ما عباس خان ته وایي چې یاره چې سم وی نو رښتیا به وی او چې دروغ چې ونه وی. هغه وایي ټیک شو. نو دې کې اخره کې چې دننه راوغوښتو نو پته ولګېده چې په نوښار کې چا بم خلاص کړی او دې دواړو نه یې دا تپوس کو چې تا خو نه دی کړی. نو وایي چې ما چې باچا خان وایي چې ما چې مسټر شارټ سره خبرې کولې نو ما به ډېر تیز آواز کې خبرې کولې. نو ما ته مسټر شارټ وایي چې کم آواز کې خبرې کوه. وایي چې ما چې ډېر کم آواز کې خبرې کول شروع کړې نو هغه ما ته وایي چې تیز آواز کې خبرې کوه. نو وایي ما ورته یاره داسې به وي چې ته ما ته د خبرې کولو چل وښیې نو زه به تا سره خبرې وکړم. نو مسټر شارټ ډېر زیات شارټ شو، غوسه شو. نو هغه حوالات ته ولېږلو یو هفتې دپاره او هلته بس فره شو، بسترم نه وه او وایي چې یو بړستن و هغې کې هم ټول میږي وو او ټول ډېر څښا و. نو وایي یو هفته یې بند ساتلم، بیا چې رالم نو مسټر شارټ ما ته وایي چې ما مسټر شارټ ته بیا ووایي چې تا ولې زه ګرفتار کړی یم، زما جرم څه دی. نو مسټر شارټ ورته وایي چې یاره زما خو تحقیقات کول. نو باچا خان ورته وایي چې دا نشو کېدی چې تا ګرفتارۍ نه بغیر زما تحقیقات کړي او که زما جرم او نو بیا به دې زه دننه کړي وم. نو مسټر شارټ اخره کې ورته وایي اډو ستا پوزیشن څه دی؟ نو باچا خان ورته وایي ما ورته ته به وګورې او زه هلته نه راووتم او خپل کلي ته واپس رالم. باچا خان وایي چې په 1920 کې زما دویم واده وشو. هغه کال په دهلي کې آل انډیا کانفرنس و. هغې کانفرنس کې باچا خان خپل هم شرکت وکړو. وایي هلته یو سړی و دغه نوم و عزیز. هغه دا یو نوی تحریک شروع کړو چې پښتانه چې کوم دي دوی د هجرت وکړي او افغانستان ته دې لاړ شي. هغه وخت کې د افغانستان باچا امان الله خان و. دا تحریک رو شروع شو او انګریزانو شروع کې خو دا خوښه نه وه چې پښتانه د افغانستان ته لاړ شي، خو هغوی خپله سټرټیجي بدله کړه. هغوی وایي چې ښه ده چې دوی لاړ شي ځکه چې دوی به په افغانستان کې به زیات مشکلاتو کې وي او دوی څه چل وکړو چې انګریزانو پښتنو سره خپل جاسوسان هم ولېږل افغانستان ته او مولیانو هم دا ویل شروع کړل چې یاره چې تر څو پورې پښتانه به افغانستان ته نه ځي، چې کم کس هجرت ونه کړو افغانستان ته هغه به خپلې ښځې سره طلاق وشي. خیر دا یو موومنټ وچلېدو. هلته کې چې امان الله خان و هغه ټول پښتانه ډېر ویلکم کړل، هغه ځمکې هم ورکړې، هغه نوکریانې هم ورکړې، تجارت کې یې حصه ورکړه. نو دې کې به هغه جاسوسانو به پکې امان الله خان ته وی چې مونږ خو دلته نوکري له یا تجارت له نه یو راغلي، مونږ خو دلته جهاد له راغلي یو. ځکه چې د انګریزانو دا کوشش و چې دی آپس کې جګړې زیاتې وشي. نو امان الله خان ورته وویل چې یاره زه خو دومره طاقت نه لرم چې زه انګریز سره جنګ وکړم او تاسو چې دلته راغلی زه به تاسو له ځای در کوم، خو جنګ زه داسې نشم کولی. خو اخره کې دا تحریک چې و دا ناکامه شو. باچا خان وایي زه افغانستان ته لاړم او زما امان الله خان سره ملاقات وشو. وایي چې ما امان الله خان ته وویل چې تا له خو ډېرې ژبې درځي خو تا له پښتو نه درځي، نو دا خو ستاسو قومي زبان دی د افغانستان، نو تا له دا ژبه ولې نه درځي؟ نو وایي چې امان الله خان دا خبره زما محسوسه کړه او هغه بیا پس ته پښتو یې زده کړه او پښتو کې به خبرې هم کولې.
داسې یو سکول ته باچا خان لاړو افغانستان کې. نو هلته واړه بچي وو د سکول بچي. وی پرنسپل نه مې اجازت واغستو چې زه د بچو سره خبره وکړم. نو اوس دا په فارسی کې یو څو خبرې لیکلي دي خو زه به تاسو ته په پښتو کې ووایم. وایي چې ماشومانو ته ما وایي چې ته څوک یې، تاسو څوک یې؟ نو هغې وایي چې مونږ افغان یو. نو باچا خان ورته وایي چې ملک شوما، چې ستاسو کوم یو ملک دی؟ هغې وایي افغانستان. باچا خان ورته وایي زبان شوما، چې ژبه م څه ده؟ چې بی افغاني. نو باچا خان ورته وایي چې شما میدانی، مطلب چې تاله درځي، افغاني ژبه ویل درځي؟ وایي چې ماشومان چپ شو، سترګې یې لاندې کړې او وایي چې یاره مونږ له خو نه راځي. نو باچا خان وایي چې ما ورته ووایي چې تاسو څنګه افغان یې چې تاسو له خپله افغاني ژبه نه درځي، پښتو. خیر دې باندې د باچا خان نورو خلکو سره هم خبرې وشوې په افغانستان کې او هغې وایي چې یاره مونږ خو د افغانستان وزیر خارجه محمود ترزي هغه وایي چې یاره مونږ خلک خو فارسي هم وایو او پښتو هم وایو. نو باچا خان پکې ډېره ښکلې خبره وکړه چې یاره پښتو خو د افغانستان قومي ژبه ده او مونږ دا خو نه وایو چې تاسو فارسي مه وایه، خو مونږ دا وایو چې تاسو خپله ژبه ولې هېره کړه. وایي چې دا خو هغه ژبه ده چې د اکثریت ژبه ده، پښتو. وایي چې انګریزان دې ملک ته رالل او هغې انګریزي ژبه هر ځای کې سرکاري کړه. نو وایي چې څو کالو کې په پوره هندوستان کې هر چا انګریزي ویله خو خلکو نه خپلې ژبې هېرې شوې او که خپلې ژبې ویلې خو د بل ځي ژبه به ورته نه وه معلومه خو انګریزي به هر چا ته معلومه وه. نو وایي چې که همداسې تاسو په افغانستان کې پښتو خپله قومي ژبه کې نو ستاسو د ملک یو ماشوم به پښتو ویله. چې د پښتنو افغانستان ته هجرت ناکامه شو نو باچا خان وایي چې زه واپس رالم خپل کلي ته. وایي مونږ ډېر کوشش وکړو چې مختلف کلو کې لکه باجوړ کې او دیر کې سکولونه کوله وکړو چې پښتانه تعلیم حاصل کړي، خو انګریزانو به ډېر زیات مصیبت جوړ کړی او نه به یې پرېښودل او ډېر زیات مشکلات وو. وایي چې دې کې دغه چې کوم مشر ورور ډاکټر خان صاحب هغه هم 15 کاله تیر کړل په انګلینډ کې او هغې نه پس ډاکټري یې پاس کړه او فوج کې برتی شو او مردان کې کپتان ولګېدو په فوج کې. وایي هم په دې ورځو کې زه واپس رالم عثمانزو ته په 1921 کې او وایي چې ما په عثمانزۍ کې خپل یو انجمن یا یو سکول جوړ کړو چې د هغې نوم و انجمن اصلاح الافغانه، انجمن اصلاح الافاغنه. نو دې کې اوس وایي چې ټیچران به نه استادان به نه ډېره به ګرانه وه چې مونږ چېرته استادان پیدا کړو. نو وایي چې دې کې د خلافت موومنټ یو جلسه کېده په لاهور کې. نو وایي چې زه هلته کې ومه نو د بنو امیر مختار خان هلته راغلی او د هغه 2 زامن وو، د یو نوم امیر ممتاز خان او چې کشری و د هغه نوم مقصود جان او دا دواړه پیښور ته راغلي په اسلامي کالج کې بی اے کو. نو وایي چې دی کالج پرېښود او دی رالل او زموږ په انجمن اصلاح الافاغنه کې دی استادان شو او مقصود جان جو هغه زموږ د سکول اولنی هډ ماسټر و. نو داسې د پښتنو یو تعلیم جاری شو په عثمانزۍ کې. باچا خان وایي چې په 1921 کې د خلافت موومنټ هلته کې کار چلېدو نو وایي چې ما ته هغې پیشکش راکړو چې د دې کمیټې د خلافت کمیټې صدر جوړ شه. وایي چې زما په هغې کې په پوزیشن کې او په عهده کې دومره زیات شوق نه و خو ما هغه کار واغستو ځکه چې ما وایي چې د دې د لاسه به زه نور سکولونه کولاو کوم، نورې مدرسې به کولاو کوم او ما دا کار ډېر زور و شور سره شروع کړو. د انګریزانو دا خبره خوښه نه وه چې ما به دا سکولونه کولاول. نو وایي چې زموږ د صوبې چې چیف کمشنر دی هغه راغی او زما پلار ته یې ووایي چې خپل زوی ته ووایه چې کور کې دی په ارام کینی او دا سکولونه دی نه کولاوي. نو وایي زما پلار راغی او اوس دا باچا خان وایي زه خپل والد صاحب سره لګیا دی. نو د باچا خان پلار ورته وایي چې ګوره
ته دا کار پرېږده او کني د انګریزان به دې ستا پسې وي. نو وایي چې زه ډېر خفه شوم چې ګوره دا خلک اوس خپل پلار او زوی په منځ کې اختلافات جوړي. نو وایي ما خپل پلار ته ووایي چې بابا که دا خلک مونږ ته ووایي چې ته مونځ مه کوه نو مونځ به پرېږدو مونږه. نو وایي چې پلار راته وایي نه دا څنګه کیدي چې مونځ خو فرض دی. نو وایي چې ما پلار ته وایي چې څنګه مونځ کول فرض دی همداسې خپل د خلکو علم او تعلیم دام فرض دی. نو دا مونږ بیا څنګه پرېږدو. نو وایي پلار دا خبره واورېده او پوه شو. هغه لاړ او واپس کمشنر ته ووایي چې یاره جي ستاسو د لاسه مونږ اوس خپل مذهب خو نشو پرېښودی. نو آخره کې په 1921 کې باچا خان گرفتار کو او په هغه باندې FCR دفعه 40 قانون ولګو او د 3 کالو قید ورله ورکو او همداسې په جیل کې واچو. باچا خان په جیل کې ډېره موده تېره کړې ده. خپل ډېر ژوند دی خپلو خلکو دپاره په جیل کې تېر کړی دی. نو په دې کتاب کې د هغې کیسې هم ډېرې د جیل کافي کیسې دي پکې او ډېر سخت وخت یې تېر کړی دی په جیل کې. دا یو کیسه به زه تاسو ته ووایم. وایي چې یو ورځ زه ناست وم نو زموږ د کلي یو قیدي و. نو هغه راغی او د ګوړو 2 چکې 2 دانې یې ماته کېښودې. هغه وخت کې په جیل کې دا اجازت نه و چې د خوراک شی به ځان سره ږدې. خو وایي چې ما ځان سره پټ کړل او هغه ما سره پراته. نو دې کې به چې تلاشي دپاره رالل پولیس والا نو هغې به پوره تلاشي اخسته. نو وایي چې پولیس والا رالل نو اوس ما دا پټ کړي او وایي چې تلاشي واخسته خو هغه پیدا نه شو. خو وایي چې هغه ورځ او هغې نه پس ما فیصله وکړه چې زه به په جیل کې یو هغه کار نه کوم چې په کم هغه نیول کېدی شي. ځکه د هغې تش یو دا وجه وه چې هغه وایي چې که داسې څوک کار سړی کوي نو په زړه کې یرا پیدا کېږي او وایي چې دا زما نه خوښ چې سړی ویریږي. ځکه چې یو پښتون ته یو سړي ته دا پکار دی چې هغه چې څه په زړه کې هغه په مخ باندې وایي. نو ځکه هغې په وجه باچا خان وایي چې ما بیا داسې څه کار ونه کو. خو ډېره موده رور په لاسه پلار د لاس په لاسه کلي خلکو په لاسه به ډېر ورته میسیجز رالل د حکومت د طرفه چې یاره دا کار به پرېږدی. خو وایي چې زما جیل قبول دی خو زه به دا کار لکه د سکولونو کلاولو والا کار به نه پرېږدم. باچا خان خپل د مختلف جیلونو کې کیسې لیکلي دي او ډېر سخت ټایم جیل کې تېر کړی دی. ډېر غازي خان جیل کې، پېښور جیل کې، لاهور جیل کې، ډېر جیلونو ته کله به یو جیل ته بوتلو کله بل جیل ته. په جیل کې دننه هم باچا خان یو خو حالات ډېر خراب لکه اکثر ځایونو کې لیکلي دي چې ډوډۍ به دومره خرابه وه چې ما به وارډن ته وایي چې پیشو راشي پیشو ته زه دا ساک کېدم پیشو نه خوري او مونږ یې خورو او مشقت به یې پې کو. خو په جیل کې دننه د باچا خان نورو سیاسي قیدیانو سره تعلق پیدا شو او داسې د هغه تعلقات پیدا شو او اثر و رسوخ پیدا شو او همداسې باچا خان هندوانو سره، سکانو سره، پنجابیانو سره دې ټولو سره هم ټایم تیر کو او هغې په نظرونو کې د پښتنو یو ډېر ښه ایمیج ورکو. نو یو مزیداره کیسه دی کې کوي چې وایي چې یو هندو سره زه ناست وم په جیل کې. نو هندو راته وایي چې باچا خان زه تا نه یو خبره تپوس وکړم ته به خفه کېږې خو نه. باچا خان وایي چې نه وایه څه وایه. نو هندو ورته وایي چې ما اورېدلي دي چې دا پښتانه چې دي دا د انسان وینه څکي. نو باچا خان وایي چې ما چې دا واورېدل نو ما ورته ووایه چې او وینه خو ډېره څکي. نو وایي چې هندو داسې یو چغه غونته کي وواله او وایي چې دا څه وایې ښه نو دا ولې څکي وینه. نو باچا خان وایي ما ورته وایي چې دا مونږ ځکه دا وینه څکو چې دا ډېره مزیدار دی. نو وایي چې هندو ډېر زیات ویرېدو او ډېر زیات لکه دغه شو چې دا څه وایي. نو وایي چې بیا زه لږ سیریس شوم او ما ورته ووایه چې یاره داسې چل دی چې دا خبره تا ته چا کړې ده. ته چېرې د پښتنو وطن ته تلې، ته چېرې پښتنو سره ملاو شوې، چا درته دا ویلي دي.
نو هغه وی چې یره زه خو چرم د پښتنو وطن ته نه یم رسېدلی نه یم تللی. نو اخره کې هندو وی چې یره ما چېرته کتاب کې ویلي. مطلب دا چې خلکو په مازغو کې د پښتنو ډېر نیګیټیو ایمیج کریټ شوی او باچا خان خپل پوره کوشش کړی چې د پښتنو یو ډېر زیات ښه ایمیج جیل کې دننه هم پیدا شي. باچا خان وی چې زه چې کله جیل کې وم نو ولی او غنی واړو خو دی بهر ډېر کوشش کړی او تحریک کې حصه اخیستې وه. وایي چې غني خان چې کوم و هغه د 9 کالو او هغه به کیرت ډېر ښه کو. نو دا جلسې ملسې به وشوې یا مولود شریف به و نو هغې کې به ډېر ښه کیرت کو. همداسې هم د غني وی چې ډېر زیات ښه تقریر کو. نو هغه به ډېر زبردست تقریرونه کول او خلکو ته به یې ویل چې تاسو دا وګورئ چې د حکومت ولې زما پلار په جیل کې ساتلی دی، هغه قصور څه دی، هغه کړي څه دي. خو باچا خان دې کې مې یو ډېر پازیټیو سایډ کتو. هغه وی چې زما په جیل کې ټایم په وجه زما چې کوم خلک و پښتانه هغې کې ډېر زیات سیاسي شعور هم پیدا شو، د تعلیم شوق هم پیدا شو. نو وایي چې زما چې کومه دا قرباني وه د دې کافي ښه اثرات زما په خلکو باندې وشو. یو صفحې چپټر دی، تش یو صفحه، او د هغې چپټر نوم دی والده کا انتقال. وایي چې زما مور به ما پسې ډېره خفه وه همیشه چې باچا خان غفار به کله راځي او زه به چې جیل کې وم. نو وایي چې مونږ ته به زیات اجازت نه و، خو چې کله به مونږ ته د خط لیکلو اجازت میلاو شو نو ما به خپل مور ته خط ضرور لیکلو. او هغه ډېره بوډۍ شوې وه او ډېر غازي خان جیل کې زه وم نو ډېر لرې ځای و نو هغه به راتلی هم نه شوه ملاقات دپاره. وایي چې 1923 کې هغه بیماره شوه او په حق ورسېده. وایي چې ما ته زما د کلي خلکو او زما کور والو دا خبره ونه کړه، خو وایي چې ما ته په اخبارونو کې دا پته ولګېده چې زما والده وفات شوه. نو چې دا کار وشو نو وایي چې زه ډېر زیات خفه شوم. وایي چې بیا زه پسته چې خپل کلي ته رالم نو زما خور راته وویل چې ستا مور خپل په آخري ټایم کې بس تش ستا نوم اخیستو، بس بیا یې وایي چې غفار څه شو، غفار څه شو، راغلی دی او که نه دی راغلی. بس هم د ده نوم خپل د مور په جواب. د دې چپټر نوم دی سردار کھرٹ سنگھ ایک زبردست انسان. وایي چې ډېره غازي خان جیل کې چې زه وم نو هلته کې قیدیانو ایجیټیشن وکړو، هغې کې هندوان هم و، سیکان هم و. او سردار کھرٹ سنگھ چې کوم و هغه یو سیک و. نو هغې دا احتجاج کړی و چې هغه احتجاج کې به دی خپل د هندوانو به خپله ګاندي ټوپی او سیکانو به خپل پګړ اچو. نو جیل والو به دا نه خوښول چې دی دا واچي. نو هغې دی نه دا ټوپی واغستی. نو دی دا احتجاج وکړو چې دی بس د جیل جامې هم پرېښودې او بس تش لنګوټ به یې اچولی احتجاج کې. نو وی خیر زما پکې ټولو نه اوږد سزا او باچا خان وی زما 3 کاله سزا او د نورو ټولو د چا 3 میاشتې سزا او د چا 6 میاشتې د چا کال. نو وی رو اجیټیشن هم ختم شو، نور ټول قیدیان لاړل. خو وی چې تش یو سیک و سردار کھرٹ سنگھ چې هغه به نه منله او هغه به احتجاج جاري ساتلو چې چا به سم وی. نو وی آخره کې زاړه قیدیانو کې تش یو زه پاتې شوم او یو سردار کھرٹ سنگھ پاتې شو. نو وایي چې دې کې جرنیل راغی په دوره، لویه بلا وه. نو کھرٹ سنگھ یې ودرو. کھرٹ سنگھ ته ډېر په غرور کې جرنیل وایي ویل کھرٹ سنگھ. نو سردار کھرٹ سنگھ هغه نه هم زیات په غرور کې ورته ووایي یس وارډ. نو هغه دومره غوسه شو جرنیل چې هغه دا ووایي چې دا کھرٹ سنگھ بس یو کوټه کې واچوه چې بس چې دی یوازې او دله پیم مه ورکوه او خوراک یې هم ورباندې ډېر زیات کم کو. نو باچا خان وایي چې هغه دومره زبردست سړی و سردار کھرٹ سنگھ چې زما د جیل کمره او د هغه جیل کمره په منځ کې یو سوری و. وایي د هغې سوري په منځ کې به ما کله کله هغه سره خبره کوله او کله کله به ما هغه له څه خوراک هم ورکو چې څومره ما نه کېدی شو. خو وایي چې کھرٹ سنگھ دومره زیات جسمانی طور باندې دغه شوی و، کمزوره شوی و چې ډېر زیات ختم و. خو وایي چې د هغه چې کمې خبرې وې او د هغه چې کم غیرت و او د هغه چې کم عزم و هغې کې هېڅ کمې نه و راغلی اخره وخته پورې. بیا دې نه پس چې جیل کې ټایم ختم شو نو بیا
باچا خان چې کله واپس جیل والو څوک چې د چې کوم د رهایي ورځې وې نو هلته کلي کې هغوی دا بندوبست کړی و چې هغوی وی چې موږ به جلسه کوو چې باچا خان راشي او د اټکو نه به دا جلسه راولو چارسدې ته او مانځۍ ته نو وایي جیل والو څه وکړو چې یو څو ورځې مخکې یې زه رها کړم نو اډو هغه جلسه ونه شوه خو وایي بیا هم خلکو ډېره زیاته خوشحالي وکړه او آخره کې ماله تمغم راکړه چې تا دومره زیات موده په جیل کې تېره کړه خپل خلکو دپاره او ماله فخر افغان لقب یې ماله راکړو وایي چې دې نه پس زه نورم انرجایز شوم او ما ډېر زیات نورم تقریرونه وکړل او دا زمونږ یو چې کوم موومنټ و دا ډېر زیات دې زور واغست باچا خان وایي چې په مئی 1926 کې خپل خور سره او خپلې ښځې سره دویمې ښځې سره زه لاړم حج له په حج کې ډېر تکلیفات ورته وشو ځکه چې کوم کراچۍ پورې لاړل او کراچۍ نه مخکې په سمندر کې د سمندري په جهاز کې دی لاړل نو وایي چې ټولې ټکټې خرڅې شوې نو موږ ته په 3rd کلاس کې ټکټ میلاو شو او وایي چې زه یو خو طبیعت مې ډېر خراب شو بیا ورته انفلوئنزا مو شوه ډېره بده او سامان یې روک شو یا چاته پټ کو خو هغې نه پس بیا دی لاړل او هلته کې ډېر ځایونه وکتل او ډېر مزېدار حج یې وکړو او هغې نه پس وایي چې مدینې ته هم لاړل او چې بیت المقدس ته لاړو نو هلته د ده چې کومه ښځه وه هغه په پوړو باندې پرېوته او حق ته ورسېده نو ډېر زیات خفه ورپسې وایي چې ځان پسې یو هلک او یو جینۍ ماشومان پرېښودل وایي چې هغې نه پس ما دا فیصله وکړه چې زه به بیا واده نه کوم حالانکه زه ځوان وم هغه وایي چې زه به خپل دا ژوند خپلو د خلکو په خدمت کې به ولګوم هغې نه پس فلسطین لبنان شام عراق نجف کربلا بغداد ډېر ټول ځایونو ته لاړو او دې ټول ځایونو ته دا ټول ځایونه باچا خان خپل په کتاب کې ډېر ځایونو کې دا لیکلي دي چې د هغه ډېر زیات کوشش و چې خپل پښتو ژبې له ډېر زیات اهمیت ورکړي همځکه په 1928 کې د یو اخبار راویستی و د هغې نوم و پښتون او دا اخبار هغه وخت کې راغلی و چې وایي چې پښتنو ته اړو دا احساس نه و چې یاره خپله ژبه هم څه شی وي او خپله ژبه داسې په پوره دنیا کې او خپل د دې زیات دغه کول پکاري او خپلو ماشومانو ته خول پکاري وایي چې پښتون به په دنیا کې چېرته هم لاړو نو د بل ځای ژبه به یې زده کړه خو خپله ژبه به یې چاته ونه خوله نو وایي چې دې کې پښتون اخبار یې راویستو او وایي چې پښتون اخبار ډېر زیات کامیابه شو او دومره کامیابه شو چې په امریکا کې او په افغانستان کې هم ډېر زیات کامیابه شو دې حده پورې چې په افغانستان کې امان الله خان چې کوم دغه صدر و هغه وخت کې هغه خپل هم یو پښتون اخبار راوښکیو وایي چې د دې ډېر زیات مخالفت او وایي چې داسې خلکو دا پروپاګنډه هم کړې وه چې خلکو به ماته وایي چې پښتو خو د دوزخیانو ژبه ده او دا پښتو ژبه خو په دوزخ کې ویلې کیدی شي وایي چې ما به خلکو ته وایي چې ته کله دوزخ نه واپس راغلی چې تا ته پته ده چې هلته دا ژبه ویلې کیږي خو ډېر زیات محنت یې وکړو خو اخره کې وایي چې امان الله خان چې کوم په افغانستان کې هغه دا هم وی او دینه مخکې لږ ساعت مخکې د ویډیو کې ما تاسو ته ویلي چې امان الله خان هم د باچا خان په ویلو باندې خپله هم پښتو زده کړې وه او اخره کې امان الله خان دا هم وی دا فرمان جاري وکړو چې ټولو خلکو ته وی په افغانستان کې چې تاسو پښتو ژبه زده کړئ ځکه چې 3 کاله پس به پښتو د افغانستان سرکاري ژبه شي خو وایي چې امان الله خان دې کارونو ته پرېنښود او اخره کې هغه باندې فتوا جاری کړه چې هغه کافر دی او اخره کې افغانستان نه بهر ویستو هغه اټلی ته لاړو خو دې وخت کې باچا خان وایي چې ما په افغانستان کې د افغان لیډرانو سره هم ډېر زیات تعلق جوړ کړی او د هغې سره دوستي جوړه کړې وه او همداسې په پنجاب کې هم راغلی او پنجاب کې هم ډېرو لیډرانو سره ملاقاتونه او دوستي کړي
او دې کې وایي چې په لاهور کې ما ډاکټر اقبال سره علامه اقبال یادوي هغه سره ملاقات وکړو نو چې کوم خلافت والا خلکو خلافت موومنټ والا نو هغې ما ډېر زیات تنقید وکړو هغه وخت کې خو وایي چې دا هماغه خلکو چې پسته دی دا وی چې د علامه اقبال خو ډېر ښه سړی او د هغه اولنی کس و چې د پاکستان کانسپټ راویستی او بیا هغې نه پسې اقبال لا ډېر زیات اهمیت ورکړی خو وایي چې زما چې کله هغه وخت کې اوریجنل ملاقات شوی نو په ما باندې دی ډېر زیات تنقید کړی چې ته ولې علامه اقبال سره ملاو شوی ورځو کې باچا خان لکھنو ته هم لاړو د کانګرس په اجلاس کې لاړو او هلته کې اولني ځل مهاتما ګاندھی او جواهر لال نهرو سره ملاقات وکړو د نهرو وایي چې جواهر لال نهرو او د باچا خان مشر ورور ډاکټر خان صاحب دی دواړه په لندن کې په یونیورسټۍ کې یو ځای نو داسې یو بل دی پیژندل نو وایي چې ډاکټر خان صاحب باچا خان له یو خط ورکړی و هغه یې وړی او لکھنو کې بیا جواهر لال نهرو سره اولني ځل ملاو شوی همداسې بیا باچا خان دهلي ته لاړو په دهلي کې اولني ځل مولانا محمد علي جوهر سره ملاقات شو نو داسې دې وخت کې دې ورځو کې باچا خان بیا دا ټول چې کوم د بر صغیر لوی لوی لیډرانو هغې ټولو سره بیا تللی دی او ملاقاتونه یې کړي دي باچا خان وایي چې نادر خان چې کله په کابل کې فتح وکړه نو موږ ټول ډېر زیات خوشحاله شو او دغه موقع کې باچا خان وایي چې ما خپل په کلي کې یو تقریر هم کړی هغې تقریر کې وګورو تقریر دی خو د هغې تقریر خلاصه دا ده چې باچا خان خپلو خلکو ته وایي چې یاره خپل د قوم خدمت ټولو نه لویه خبره ده وایي چې هغه قومونه په دې دنیا کې زیات کامیابه دي چې هغې خپل انفرادي ترقي هم کړې ده خو خپل د قوم ترقي له خپل په انفرادي ترقي باندې ترجیح ورکړې ده نو هغه وایي چې دې کې فایده دا ده چې یو قوم چې آباد شي نو انفرادي کس اسې هم آباد شي خو چې یو کس خپل انفرادي کیپاسټي کې لګیای نو هغه قوم نه ترقي نه کوي نو وایي چې دا خبرې مونږ ټولو کولې او ټول پښتانه ډېر زیات دې نه پرجوش شوي نو بیا دې څه وکړل چې دې سوچ وکړو چې مونږ خپل یو تحریک شروع کوو او په 1929 کې خدای خدمتګار تحریک اولنی ځل جوړ کو نو دې نه مخکې اصلاح الافاق نه هم او انجمن اصلاح الافاق نه خدا اولنی ځل خدای خدمتګار مشهور سورپوش تحریک شروع شوی باچا خان وایي چې شروع کې دا تحریک یو سیاسي تحریک نه خو بیا انګریزانو دومره زیات ظلمونه وکړل چې دا تحریک رو بیا سیاسي شو خو دا یو ډېر زبردست تحریک و دې تحریک کې چې کم پښتانه به دې کې راتلل او هغې به د دې حلف اغستو نو هغې به دا دوه خبرې لازمي وي چې حلف اغستو وخت کې به وي چې څوک هم خدای خدمتګار جوړېدل غواړي چې کم اولنی پوینټ و هغه به هر چا دا وي په حلف وخت کې چې زه د خدای خدمتګار یم او د خدای ذات دومره لوی ذات دی چې د خدای ذات ته د خدمت ضرورت نشته خو د خدای مخلوق ته د خدمت ضرورت دی نو زه به خدای خوشحاله کولو دپاره د خدای مخلوق خدمت کوم دا اولنی پوینټ و چې هر چا به دا حلف اوچتو دویم حلف باید دا اوچتو چې زه به تشدد نه کوم او زه به چا نه بدل نه اخلم اوس دا واره چې پښتانه په پوره دنیا کې او په پوره هندوستان کې په دې باندې مشهور دي چې یاره دی ټوپکې ډېرې زیاتې دي او جګړې ډېرې کوي او دا هر څه خو خدای خدمتګار تحریک خاص خبره دا وه چې دا هر چا به حلف اوچتو چې زه به تشدد نه کوم او دې نه علاوه لکه نور هم داسې حلفونه و چې یاره زه به د خلکو خدمت کوم او هغې بیکاره ژوند به نه تېروم نو چې کوم خدای خدمتګار تحریک کې به چې څوک شاملېدو هغه دپاره ضروري وه چې روزانه به 2 غنټې ورزش کوي دا هغه وخت کې دا لازمي و چې هر یو خدای خدمتګار به 2 غنټې ورزش کوي دې چپټر کې باچا خان دا ویلي دي چې خلافت موومنټ سره څنګه دغه تعلق کم شوی او کانګرس سره څنګه تعلق پیدا شوی وایي چې په کلکتې کې د کانګرس اجلاس و عمده 1929 خواوشا کې وایي چې دې کې چې زه لاړم نو هغه وخت کې ګاندھی جی
تقریر کو. نو وای چې ګاندھی تقریر کو نو الته خلکو کې یو ځوان هلک و هغه ته ټولو راجا وی. نو وای چې ګاندھی به چې څنګه خبره کوله نو راجا به بس بیا به ودرېدو او چغې او کنځلې او بس چې څه به یې نه وی ګاندھی ته. نو وای چې زه دا ډېر اریان شوم چې ګاندھی بجای د دې چې هغه ته غوسه شي هغه به بیا په خندا شو او هغه به ښه په خندا شو چې یاره دا دې څه کوي. او هغه راجا هلک به چې څومره زیاتې خبرې ګاندھی ته کولې څومره کنځل به یې کول ګاندھی به همدومره خندل. او داسې دا شی باچا خان وکتو. نو وایي چې باچا خان وایي چې ما چې دا وکتل چې یاره دا خو د هندوستان یا دومره لوی لیډر دی او دې داسې سلوک کوي خلکو سره. نو وایي زه ډېر زیات متاثره شوم ځکه چې دا د باچا خان خپل چې کوم سوچ او د عدم تشدد هغې سره یو ډېر دا خبره ملاوېده. نو وایي چې زه او زما څه ملګري مونږ لاړو خپل د خلافت لیډر ته او د لیډر نوم محمد علي صاحب. نو هغه ته ووایي چې یاره دا کیسه یې ورته وکړه چې یاره دا ګاندھی خو داسې کوي او ته خپل تقریرونو کې لکه ډېر زیات بالکل داسې خبرې نه کوي. نو که تم ځان کې لږ صبر پیدا کړي چې څنګه ګاندھی کې صبر دی. نو په دې خبرې هغه محمد علي ډېر زیات غوسه شو او خلکو ته یې وویل چې دا وګوره دا ځنګلیان پښتانه به اوس راځي او مونږ ته به چل ښیي چې تقریر څنګه کوي. نو وایي چې دې کې مونږ اپس کې دغه راغی او مونږ بیا خلافت کې خلافت موومنټ نه دغه کار دومره پاتې نه شو د باچا خان. وایي چې دې کې خدای څه وکړل چې خدای خدمتګار موومنټ ډېر زیات زور واغستو. دومره زور واغستو چې کم کلي ته به مونږ تلو بس هلته به خلک راتلل او بس خدای خدمتګاران به جوړ شو او سره جامې به یې واچولې. دومره دې حده پورې چې انګریزانو به ووایي چې یاره دا څنګه چل دی دا تا کم جادو کړی دی په دې پښتنو. نو باچا خان به ورته وایي چې یاره ملک کې انقلاب را روان دی او انقلاب داسې لکه سیلاب چې یو ځل راتلل شروع شي نو بس بیا ډېر خلک پکې بیا حصہ غستل شروع کی. نو دا د خدای خدمتګار موومنټ لپاره یو ډېر لوی ټایم و. او دغه وخت کې په لاهور کې بیا د کانګرس یو اجلاس شوی نو هغې اجلاسونو ته چې دوی لاړل نو هغه یو اجلاس کې دوی دا وکتل چې هلته ډېرې ښځې راغلې وې. نو وایي مونږ ډېر حیران شو چې دا ښځې پکې چېرته نه دومره سیاست کې حصہ اخلي. خو وایي چې دا یو بله خبره وه چې هغې په وجه کانګرس طرف ته د باچا خان او د خدای خدمتګارانو یو دغه پیدا شو یو افیلیشن. باچا خان وایي چې په اپریل 1930 کې مونږ ډېره لویه جلسه کړې وه په عثمانزۍ کې او وایي چې هغې جلسې نه پس پېښور ته روان وم نو ناکې تاڼې سره یې زه ګرفتار کړم او وایي چې د ناکې خلک هم ډېر زیات په دې خفه و چې زموږ په حدود کې باچا خان گرفتار کو. نو هغې هم خدای خدمتګار تحریک جوین کو او هغې هم سورپوش جوړ شو. نو وایي چې دې نه زما نور هم پروپاګنډا وشو او زموږ تحریک له نور تقویت میلاو شو. نو وایي چې زما ګرفتاری د لاسه چې ټول پښتانه و خدای خدمتګاران او نور چې ټول خلک و هغه ټول په کیسه خانه کې راجمع شو. او وایي چې زمونږ خو دا دغه و چې عدم تشدد تحریک نو هیڅ چا سره تشدد چا نو کړی. خو دا 23 اپریل 1930 ورځ و چې ډېر زیات یو سانحه شوې وه چې پولیس والو ډېرې زیاتې ډزې کړې وې په پښتنو ډېر زیات خلک یې وژلي وو هغه شهیدان کړي وو هغه ورځ کې. دې نه پس باچا خان وایي چې مختلف جیلونو ته یې ولېږلم او اخره کې ګجرات جیل ته ولېږلم. خو وایي چې ګجرات جیل کې چې کوم ټایم و دا د ده ډېر زیات ښه ټایم و ځکه چې دلته ډېر لوی سیاسي قیدیان او هغې کې هندوان هم و مسلمانان هم و سکان هم و او پنجابیان هم و ډېر خلک و ټول لوی لوی نومونه او هر چا ډېرې خبرې زده کړې وې. وایي چې سیاست حکومت څنګه چلیږي پارلیمنٹ څنګه چلیږي دا خبرې ما هلته کې زده کړې. وایي چې قرآن مجید درسونه به مونږ نورو خلکو له ورکړل هغې به بھاګوت گیتا درسونه به یې مونږ له راکول. او وایي چې
ډیر زیات تعلقات هم ډیر جوړ شو. د ګاندھی زوی او دیوداس ګاندھی هغه سره مې ولني ځل د باچا خان ملاقات هم دلته کې وشو او دلته کې وړه غونډه کې واقع ویلې ده چې سکانو په جیل کې وویل چې یاره مونږ خو چې دا غوښه خورو نو مونږه جټکه ورکوو، مونږه جټکې والا غوښه خوړل غواړو او تاسو په دې ګجرات کې جټکه نه ورکوئ نو مونږ خو وایو چې مونږه جټکه وخورو. نو جیل والو ورته وویل چې یاره مونږ خو تاسو له جټکه درکوو خو دا مسلمانان نه مني ځکه چې مسلمانان حلال خوري. نو وایي ما ته رالل سکان، نو ما سکانو ته وویل چې چې تاسو کومه جټکه ورکوئ هغه به خپله ورکوئ او خپله به یې خورئ. نو هغوی وایي چې او. نو وایي چې زه بیا لاړم او ما خپلو مسلمانانو ته وویل چې یاره که تاسو چې د دې داسې دغه مخالفت کوئ د جټکې نو که دې د حلالو مخالفت شروع کی نو ستاسو به دې کې څه خیالي، دا ښه خبره ده که بده خبره ده؟ نو وایي چې مسلمانانو وایي چې او دا خبره خو ټیک ده. نو دې کې بیا مسلمانانو وایي چې ټیک شو سکان د خپله جټکه وکړي. نو دا دې واقع نه تاسو ته دا پته لګي چې باچا خان څومره یو دغه سړی و لکه لیو اینډ لیټ لیو، بی چې زه څه کوم هغه به زه کوم او تاسو چې څه کوئ هغه به تاسو کوئ. چې لکه قرآن مجید کې هم راغلی دي چې لکم دینکم ولی دین، چې ستا دین ستا دپاره او زما دین زما دپاره. دا باچا خان دې چپټر کې باچا خان ویلی دي چې خدای خدمتګار تحریک څنګه ډیر زیات کامیابه شو او ډېرې مزیدارې کیسې یې پکې کړي دي. وایي چې زه چې کله په ګجرات جیل کې بند وم نو شاته انګریزانو ډیر زیات تشدد شروع کړو او د هغې خیال و چې بس مونږ به لاړ شو او قتل و غارت به شروع کړو او بس دا خدای خدمتګار تحریک به داسې ختم کړو. نو هغې واقعي چې کلي ته لاړو او هغې ډېره زیاته تخریبکاري وکړه، د خدای خدمتګار افس ته لاړو او هلته بره منزل نه چې کوم ورکرانو خدای خدمتګاران هغې له دکې ورکړې چې هغې لاندې پرېوځي او چې مړه شي. وایي زما زوی ولی خان چې کوم هغه وخت کې داسې 14-15 کالو، وایي چې هغه هم سکول نه چوټي شو نو چې دفتر ته راغی، دفتر کې ناستو نو انګریزان رالل او هغې لکه یو فوجي و هغه د ټوپک مخې ته دا توره نه لګېدلې سنګین، وایي هغې سره یې په هغه باندې وار وکړو خو هغه بچ شو، یو بل صوبیدار و هغه بچ کړو. او داسې چې څومره خلکو سره جامې اچولې وې ټولې بس جیلونو ته اچول شروع کړل. نو چې داسې دا کیسه وکړه چې ټولې دننه کړل او لکه ډېر تشدد یې وکړو نو بیا دا انګریزان رالل او دوی وویل چې اوس هم سورپوش څوک باقي شته که نشته، نور څوک پاتې دي او که نه. نو وایي کې دې کې زموږ د کلي دغه خان محمد عباس خان، وایي هغه خو خدمتګار هم نه او وایي چې ما نه خفه مو، خو وایي چې هغه دومره دغه شو چې دا څنګه ما سره دا خبره کوي. هغه په منډه لاړو کور ته، هلته په دیګ کې دیګ نه چې په هغې کې رنګ خپل جامې په دیګ کې واچولې او خپل نورم چې کوم خلکو هغې ټولو جامې هم په دیګ کې واچولې، هغه جامې واپس واچولې دې حده پورې چې هغه جامې لا لانده وې د رنګ نه او واپس رالل او انګریزانو ته وویل چې یاره مونږه چې څومره خدای خدمتګاران به وژنې مونږه نور را پیدا شو. نو وایي چې داسې انګریزانو چې څومره تشدد وکړو دومره زیاته پروپاګنډا وشوه د تحریک او وایي چې زه چې جیل ته دننه تلم نو هغه وخت زموږ په خدای خدمتګار تحریک کې 1500 خلک وو، بای د ټایم چې زه جیل نه واپس راتلم نو 50,000 خلک وو په هغې تحریک کې. او انګریزانو بیا دا چلونه کول چې خلکو ته به لاړل او هغې مخې ته به یې کاغذ کو او سیاهي به یې ورله ورکړه چې زه په دې باندې ګوته ولګوئ چې زه خدمتګار نه یم. نو وایي چې خلکو به چې دا وکتل نو هغې به خدمتګاران هم نه خو بیا به هم هغې ګوته نه لګوله، هغې به وایي چې نه زه خو دا ګوته نه لګوم. نو وایي چې دې کې داسې یو کیسه وه چې یو کس و هغه داسې ګوته ولګوله او هغه انګریزانو نه بچ شو او کور ته رالو. نو چې کور ته رالو نو ښځه یې جامې وینځلې. نو وایي چې لاس کې جامې وینځلو والا ډنډام وه، دا اوس باچا خان دا کیسه کړې ده. نو خپل خاوند ته وایي چې ته کور ته څنګه رالې، نو ټول خو ګرفتار شوي دي. نو ښځې ته وایي چې یاره زه خو یې پرېښودم. نو ښځه ورته وایي ته وښیه ما ته خپله ګوته، تا چېرته ګوته خو نه ده لګولې، سیاهي خو پرې نشته. نو چې وکتل نو سیاهي وکړې. نو ښځه ورته وایي چې او بې غیرته تا خو دا ګوته ولګوله اوس زه درنه ځمه.
او ښځه ترې لاړه. نو عکس واپس انګریزانو ته لاړو، واپس هلته کېناستو چې یاره ما بیا ونیسئ. نو هغه وایي چې ولې؟ وایي چې یاره زما ښځه مې کور ته نه پرېږدي. او همداسې وایي چې زمونږ د کلي یو بل خان و چې هغه ما سره په جیل کې و، خو هغه بس هلته انګریزانو ته ووایي چې یاره زه خو دې سره نه یم او ضمانت زما وکړې. نو وایي چې هغه واپس راغی او کلی ته چې راغی نو کلی کې خلکو دومره زیات هغه ملامته کو، دومره زیات شرمنده کو چې اخره کې هغه خان خودکشي وکړه. نو داسې د خدای خدمتګار تحریک دومره زیات په زورونو اغرزو. دا یو ډېر وړوکی د یو صفحې چپټر دی او د دې نوم دی مسلم لیگ سے رابطہ اور ناکامی. نو دا ډېره خبره ده چې مخکې باچا خان او خدای خدمتګار تحریک کوشش کړی و چې دی مسلم لیگ سره الحاق وکړي. باچا خان وایي چې زه په ګجرات جیل کې وم او ما ته به د کلي نه خلک راتلل چې کوم زمونږ سیاسي کار کو، ما نه به یې مشورې اخیستې او ما به ورته ویل چې داسې وکړې هغه شانت وکړې. او زمونږ دا خلک به په پوره هندوستان کې، په لاهور کې، په دهلي کې، په شمله کې به هر چېرته تلل. نو وایي چې مونږ وایي چې یاره زمونږ مسلمانان رونه دي مسلم لیگ والا. نو ما خپلو ورکرانو ته وایي چې تاسو لاړ شئ او مسلم لیگ سره د الحاق کولو کوشش وکړئ او کوشش وکړئ چې مسلم لیگ کې مونږ شامل شو او زمونږ یو الحاق جوړ شي خدای خدمتګار تحریک سره. خو وایي چې زمونږ ورکران رالل او وایي چې مونږ په پوره هندوستان کې مسلم لیگ لیډرانو پسې ډېر وګرځېدو، خو مونږ ته داسې یو لیډر هم مونږ سره الحاق کولو کوشش ونه کړو. ځکه چې باچا خان دا لیکلی دی چې د خدای خدمتګارانو جنگ انګریزانو سره، ځکه چې دی ازادي غوښته او مسلم لیگ دا نه غوښتل چې هغې د مسلم لیگ اصلي جنگ هندوانو سره. نو مسلم لیگ دا نه غوښتل چې هغه داسې پارټي سره الحاق وکړي چې هغه د انګریزانو په نظر کې یو اجیټیشن راشي. نو ځکه هغې مخکې کوشش وکړو چې مسلم لیگ سره رابطه وکړي، خو مسلم لیگ مخکې نه هیڅ جواب رانه. چې د مسلم لیگ طرف نه جواب رانغی او هغې دا نه غوښتل چې خدای خدمتګار تحریک هغې سره ملو شي. نو باچا خان وایي چې اس دا الفاظ دی کہ ایک آدمی جو دریا میں ڈوب رہا ہو، بہا جا رہا ہو، وہ تو ہر ایک بوٹے پر ہاتھ ڈالتا ہے. ہم جب مسلم لیگ سے مایوس ہو گئے تو ہم نے اپنے ان ساتھیوں سے کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اور کانگریس کے رہنماؤں سے ملو. مطلب چې کانگریس سره الحاق یې ځکه کړی و چې مسلم لیگ طرف نه هیڅ جواب نه راغلی. چې کانگریس ته لاړل خدای خدمتګاران، نو هغې ورته وویل چې ټیک شو مونږ به ستاسو مدد کوو، خو تاسو به انګریز خلاف جنگ کې مونږ سره به شامل یې. نو وایي چې مونږ وایي چې ټیک شو، مونږ دا د خدای خدمتګارانو دا جرګې کې دا خبره شو، مونږ کانګریس سره شرکت او الحاق وکړو. وایي دې کې انګریزانو ډېر وایي چې یاره تاسو دا مه کوئ او تاسو که تاسو کانګریس سره نه شاملېږئ نو مونږ به تاسو له ډېر مراعات، ډېر ترقي او ډېر زیات تاسو له به اصلاحات درکوو. خو وایي چې مونږ بیا جرګه وکړه او بعضو خلکو پکې ووایي چې یاره راځه چې د انګریزانو دا خبره وورو او ډیپلوماسي به وکړو او ښه ده چې بس انګریزانو نه فایده اوچته کړو. خو وایي چې باچا خان وایي چې ما ووایي چې یاره زه خو دا نه منم، ځکه چې انګریز قوم باندې اعتبار نشي کولی او نن خو دی دا وایي او سبا به دی څه وایي. نو ځکه الحاق وشو کانګریس سره او اوس خدای خدمتګار تحریک چې کوم دی هغه د کانګریس یو حصه جوړه شوه. باچا خان وایي چې ګاندھی اروین پیکټ وشو. دا یو داسې معاهده وه چې په هندوستانیانو او انګریزانو منځ کې د عدم تشدد یو معاهده وه. خو وایي چې بیا هم چېرته په اتمانځۍ کې یا دلته کې به جلسه کېده نو انګریزانو به پکې ډزې مزې وکړې او ډېره تخریب کاري به یې وکړه. خو وایي دغه وخت کې دا ټول چې کوم پښتانه وو دا یو ځای شوي وو، د یو بل ډېر زیات مدد یې کړی دی د ټولو علاقو. وایي یو کیسه یې پکې کړې ده چې داسې یو جلسه وه او هغې کې انګریزانو پکې فایرنګ شروع کړو او ډېر زیات بس خلک وتښتېدل. نو وایي دې کې زمونږ یو خان و دغه نوم و رب نواز خان او دغه یو ځوانه خور وه او ټولو خلکو منډې وهل او دا لاړه او دې منډې کړل انګریزانو طرف ته. نو خلکو ورته وویل چې دا څه کوې، دی خو به تا ووژني. نو هغې ورته وویل چې ښه ده چې ومې وژني، چې دی چېرته دا سوچونه کړي چې ټول پښتانه داسې دي چې دی وتښتي. نو هغې نه
دومره زیات جوش پیدا شو په خلکو کې چې ټول پښتانه بیا انګریزانو طرف ته بیا روان شو. نو دې کې انګریزانو چې کوم فوج او پولیسو هغې ویرېد، هغې وی چې دی خو اډو یریږي نه مونږ نه، دا څنګه قوم دی. نو دې کې پولیس والو او فوج والو انګریزانو چې بس ټیک شو مونږ ځو او بس دا جلسه ختمه کړه. نو دې کې بیا پښتنو وویل چې نه، تاسو به مونږ له خپله تلاشي راکوئ. پولیس ته یې وویل، فوج ته یې وویل چې مونږ له به خپله تلاشي راکوئ چې تاسو چېرته پکې زمونږ د پښتنو مړي خو ځان سره نه وړئ، ځکه چې مونږ غواړو چې هغه مونږ ځان سره بوځو چې بیا یې دفن کړو. نو داسې کیسې شوې وې چې ټول پښتانه هم یو ځای شوي وو او پښتنو کې زنانه هم ډېر زیات کردار ادا کړی دی. خو وایي چې د انګریزانو دا کوشش و چې د پښتنو چې دا څومره دنیا ده، دا څومره علاقه ده، دا یې ډېر په حصو کې تقسیم کړی و. دی دا نه غوښتل چې دی آپس کې اتحاد وکړي. وایي دې حده پورې چې په مالاکنډ کې د مالاکنډ یو پولیټیکل ایجنټ و، هغه مخې ته کافي د پښتنو ډفرنټ جرګې راغلې وې او پکې د قبایلیانو جرګې هم راغلې وې. پولیټیکل ایجنټ څه وکړل چې په میز باندې د نوټونو ډیرونه ولګول چې یاره څومره پیسې اخلی واخلی، خو هیچا هم اډو د چایو یو پیاله مو نسکله. او یو خانو د قبایلي علاقې دغه نوم و بادشاه خان، لکه دغه نوم هم بادشاه خان و. او پولیټیکل ایجنټ راغی، هغه سره یې لاس میلاوه. نو هغه بادشاه خان ورته وویل چې یاره زه خو تا سره لاس نه میلاوم، ځکه چې په کم لاس باندې زما د پښتنو رونو وینه لګېدلې ده، هغه سره به زه لاس نه میلاوم. نو دا ټول داسې یو ځای شوي او باچا خان خپل په لفظونو کې ویلي دي چې زه خپل د قبایلي رونو ډېر زیات محبت کوم او زه به چې دغې چې کله هم سوچ کوم تر څو پورې چې زه مړ نه شم، نو زه به یو ډېر ښه خوشګوار طریقې سره دغې سوچ کوم چې هغې زما ډېر زیات مدد کړی دی. خو وایي چې انګریزانو څه کړي وو چې دی صوبه سرحد 4 حصو کې تقسیم کړی او بلوچستان هم 4 حصو کې تقسیم کړی. نو دا ټوټل 8 حصې یې کړې وې او سرحد کې چې کومې کیسې وې، یو حصه د گورنر په انډر راتله، 2 حصې پولیټیکل ایجنټانو په انډر راتلل او 4مه حصه چې وه هغه آزاد قبایلو. نو مطلب دا چې انګریزانو خپل پوره کوشش کړی چې دا پښتانه آپس کې اتحاد ونه کړي، خو هغې کامیابه نه شو. باچا خان وایي چې زه چې په د ګجرات په جیل کې وم، نو ګاندي اروین پیکټ وشو او د هغې پیکټ ته لاسه چې څومره سیاسي قیدیانو اټولی رها کړل. خو وایي زه یوازې پاتې شوم په جیل کې. نو وایي چې ما جیل سپرنټنډنټ ته وایي چې یاره تاسو ما ولې نه پرېږدی. نو وایي چې یو ورځ هغه راغی، وایي چې د مسلمانانو لیډران راغلي دي، هغې کې سر فضل حسین او سر صاحبزاده عبدالقیوم هم پکې راغلي دي او تا سره ملاقات کوي. باچا خان وایي چې زه خو هغې سره ملاوېدل نه غواړم، ځکه چې کم وخت کې ما هغې ته وینا کړې وه او هغې طرف ته مې د دوستي لاس مخکې کړی و او مسلم لیگ ته، نو هغې زما مدد نه و کړی او اوس چې زما حالات لږ ښه شوي دي، نو اوس دی راځي او ما سره خبره کوي، ځکه چې دې وخت پورې ګاندھی سره او کانګرس سره الحاق کړی و باچا خان. د باچا خان خلک لاړل او ګاندھی ته وویل چې څه چل وکړه، دا باچا خان اوسه پورې په جیل کې د نو ټول ریا شوي دي. نو ګاندھی لارډ اروین چې کوم وایسرای و، هغه ته خپله وویل چې یاره دا باچا خان تاسو رها کړئ. نو هغې چې پته وکړه چې یاره دا ولې نه رها کېږي، نو وایي چې د صوبه سرحد چې هغه وخت کې چیف کمشنر و چې دغه نوم و سر سټوارټ پیرسن، هغه وایسرای ته خط ولیکل چې یاره په دې صوبه سرحد کې په یو وخت کې به یا زه اوسېږم او یا به باچا خان اوسېږي، ځکه هغه به دا خبره نه منله. خیر ګاندھی لارډ اروین ته وویل چې یاره دی خو زموږ د کانګرس ممبر دی او ته به یې پرېږدې. نو لارډ اروین چې دی باچا خان د لارډ اروین ښه لیکلي دي، هغه ویلي چې هغه ښه سړی و او هغه ګاندھی ته دا وویل چې پښتون او عدم تشدد دا خو څه د منلو خبره نه ده، خو بیا یې هم باچا خان رها کو. باچا خان چې راغی خپل کلي ته، خپل صوبې ته، نو واپس خپل سیاسي کار جاری کو او تقریرونه به یې کول او تقریرونه به یې ډېر زبردست و. نو وایي چې زما په یو تقریر کې ما یو داسې جمله وویله چې هغه ډېره زیاته مشهوره شوه
او هغه جمله دا وه چې تاسو د فرنګیانو یو ښکر مات کو، بس اوس ټایم راغی چې دا بل ښکر هم مات کړي. نو وایي دا خبره چې وه چې د فرنګیانو بل ښکر هم مات کا، دا خبره ډیره زیاته مشهوره شوه او د دې ډیر زیات تنقید وشو. ما ته دا ویل انګریزانو دا وی چې که دا خبره د بیا وکړه نو بیا به د ګرفتارو. خو وایي چې دا تقریرونه جاري وو او هغه چې کوم فریډم موومنټ و د آزادۍ تحریک هغه زور و شور سره روانو. باچا خان وایي چې په کراچۍ کې د کانګرس آل انډیا کانګرس اجلاس و، نو وایي چې دې کې مونږ ته مو وایي چې راشئ خدای خدمتګار تحریک ته او پښتنو ته. نو وایي چې زمونږ چې کوم خدای خدمتګار الکانو ډیر زیات دغې کې ډیر زیات ډسپلن و او مونږ ځان سره یو داسې 100 کسان کړل او مونږ کراچۍ پورې چې په ټرین کې لاړو نو ټولو به دا سره جامې اچولې وې او وایي چې دې کې دې تنظیم کې دومره ډسپلن او دې د خلکو دومره زیات خدمت کو او دومره ښه طریقې سره چې چرته کې به هم څه جلسه وه یا چې څه ډسپلن به پکار و نو دا پښتانه به یې هلته ودرول. نو خلک دې نه ډېر زیات متاثر او هلته په کراچۍ کې هم دې له یو بیل کیمپ ورکړی. نو دې کې هلته چې ورسېدل نو هلته ګاندھی مو او جواهر لال نهرو مو او هلته یو ډاکټر انصاري و چې کوم د دیلی و، هغه یو ځل یو بل میټینګ کې د ډاکټر انصاري په کور کې یو میټینګ وشو. دې کې اولنی ځل باچا خان جواهر لال نهرو سره ملاو شو. نو نهرو باچا خان ته وویل چې یاره داسې چل دی چې په پیښور کې چې د کانګرس کمیټي ده هغې له مونږ د میاشتې 1500 روپۍ ورکو او مونږ به داسې کوو چې مونږ به اوس تاسو له هم چې 400 له مونږ به تاسو له د میاشتې 1000 روپۍ درکو. باچا خان ورته وایي نه اخلم. باچا خان ورته وایي چې دا ملک چې څنګه ستاسو دی داسې زمونږ هم دی او زمونږ خپله ګزاره کیږي ځکه مونږ له پیسې مه راکوه. وایي که ته زمونږ مدد کول غواړې نهرو ته وایي نو زمونږ په کلي کې د جینکو یو سکول جوړ کا او هغې سره یو وړوکی هسپتال هم جوړ کا. خیر جواهر لال نهرو چې دا خبره واورېده نو ډېر زیات خفه شو. نو هغه لاړو چې د چا دی چې د ډاکټر انصاري میلمانه و هغه ته وایي چې دا باچا خان خو ډېر مغرور سړی دی. نو باچا خان ته چې ووایي نو باچا خان ورته وایي یاره زه خو خدای خدمتګار سړی یم او خدای خدمتګار او تکبر دا دواړه شیزونه یو بل ته اپوزیټ دي، متضاد دي، نو دا ډوکېدی نشي. نو وایي دې کې بس وایي چې ما خو دا خبره ځکه کړې ده چې زه چا نه پیسې چرې نه اخلم دې حده پورې چې کله به د کانګرس اجلاس نو کانګرس به ټولو خلکو له په هندوستان کې د ټرین ټکټې ورکولې چې راشه تاسو او خدای خدمتګارانو چرې هم د ټرین د ټکټو پیسې کانګرس نه دی اغستی. نو نهرو ته چې پته ولګېده چې باچا خان ولې دا خبره کړې ده نو اخره کې هغه د هغې بیا دوستي پیدا شو. دومره دوستي پیدا شوه چې بالکل رونو په شانتې دوستي دی کې باچا خان لیکلي دي چې مونږ کې بالکل رونو په شانتې دوستي پیدا شوه. باچا خان وایي چې لارډ اروین چې لاړو نو لارډ ویلنګټن راغی او وایي چې پښتنو نه انګریزان ډېر تنګ او هغې به بیا وایي چې مونږه د غفار خان جیل ته اچو ګرفتاروه. نو خو ګاندھی لارډ ویلنګټن ته ویلي چې که باچا خان د ګرفتار کو نو لارډ اروین ګاندھی اروین پیکټ به مات شي. لارډ اروین ګاندھی ته وی چې ګاندھی لارډ اروین ته وویل چې یاره تاسو چې دا دومره خبرې کوئ د پښتنو او د باچا خان نو زه به خپله لاړ شم صوبه سرحد ته او زه په خپل نظرونو کتل غواړم چې هلته څه کېږي. خو لارډ ویلنګټن ګاندھی له اجازت ورنه کو چې هغه صوبه سرحد ته راشي. دې نه پس دی کوشش وکړو نهرو کوشش وکړو چې هغه د صوبه سرحد ته راشي خو انګریزانو هغه له اجازت ورنه کو چې هغه راشي صوبه سرحد ته. نو اخره کې په ډېر تپوسونو نه پس د ګاندھی چې کوم زوی و چې د هغه نوم و دیوداس ګاندھی هغه ته اجازت میلاو شو چې هغه راشي صوبه سرحد ته. خیر دیوداس ګاندھی راغی پیښور ته چې راغی نو هلته نه باچا خان لیکي چې مونږه په یو
لاره کې مکینولو او مونږ روان شو اتمانزو ته. نو وای چې لاره کې مونږه لارې نه بدل شو په ګاډي کې، او ګاډي کې مخکې دوه خدای خدمتګاران ناستو او شاته باچا خان ناستو، دیوداس ګاندھی ناستو او د باچا خان خورشید دې کې لیکلي دي ناسته وه. وایي چې مونږ چې راورسېدو اتمانزۍ ته، نو مونږ ته پته ولګېده چې هغه چې کومه لاره وه چې هغې کې دوی مخکې ناستو هغه روانه وه، او د سردریابو پل سره یو ډاکو چې د هغه نوم قاضي، هغه سرکار سره ملاو او سرکاري د ناکې تاڼې نه چې دی تیر شوي دي، نو حکومت والو خپله ډاکو ته ویلي دي چې یاره دا خو دلته نه تیریږي لګیا دی. نو هغه د سردریابو پل سره هغه لاره ودرولې ده او په هغې ډزم کړي دي، او یو خدای خدمتګار یې پکې زخمي کړی و چې هغه بیا په د 400 په هسپتال کې بیا داخل و. نو وایي چې د دې دا قاتلانه حمله په دیوداس ګاندھی چې کومه ده دا د خدای د طرفه دا ناکامه شوه. هغه ډاکو چې کومو قاضي هغه وتښتېدو، هغه بیا افریدیان ونیولو او افریدیانو هغه ووجلو، ځکه هغه پښتونولي د لاسه، ځکه چې افریدیانو وویې چې ستا چې میلمه راځي هغه ته څنګه وژنې چې ستا څوک میلمه راځي. وایي که دا د ګاندھی زوی دیوداس ګاندھی مړ شوی و نو په پوره هندوستان کې به د پښتنو یو ډیر زیات لوی بد نوم به شوی و، نو ځکه افریدیانو هغه ډاکو چې کومو قاضي هغه یې مړ کو. وایي چې دې نه پس بیا په صوبه سرحد کې د کانګرس سره خو د دې الحاق شوی و، خو انګریزانو دا کوشش و چې د کانګرس په مقابله کې د مسلم لیگ څه وجود وي په صوبه سرحد کې چې د کانګرس توړ وي، خو مسلم لیگ هلته وجود نه و. نو یو بله پارټي دلته کې شروع شوې وه چې د هغې نوم و خاکسار پارټي، او هغه شروع کړې وه عنایت الله خان مشرقي د پېښور نه. خو هغه پارټي صوبه سرحد کې او په هندوستان کې نور ځایونو کې لږه ډېره چلېدلې وه، خو اخره کې هغه پارټي کامیابه نه شوه، او په صوبه سرحد کې چې کوم مین پارټي وه همدا خدای خدمتګار پارټي پاتې شوې وه. باچا خان وایي چې زما ګاندھی سره په باردولی کې دا په انډیا کې یو ځای دی، هلته کې اولنی ملاقات شوی و. نو دا ملاقات ډېر ښه لاړو، ګاندھی به همیشه د باچا خان مدد کو، او انګریزانو به همیشه ګاندھی ته وایي چې باچا خان او پښتانه ډېر هلته کې ایجیټیشن کوي، او باچا خان به همیشه ګاندھی ته وایي چې داسې به ښیي چې ته خپله راشه او خپل په نظرونو وګوره. خو ګاندھی به چې کله وایسرای نه اجازت غوښتو چې یاره زه لاړ شم صوبه سرحد ته، نو هغه به اجازت نه ورکو. نو وایي چې ګاندھی پوه شو چې یاره دې ټیک کار کوي او ځکه به یې زمونږ همیشه سایډ اخیستو. وایي چې بیا په شمله کې د کانګرس یو بل اجلاس و، هغې کې وایي چې زه تللی وم، نو هلته کې د مسلم لیگ د پنجاب لیډر و فیروز خان نون سره ملاقات شو. نو فیروز خان نون ګیله وکړه چې تاسو پښتانه خو کانګرس سره الحاق وکړو او دې نه خو مونږ ته ډېر لوی نقصان شوی دی. نو باچا خان ورته وایي چې یاره دې کې خو زمونږ قصور نشته، ځکه چې مونږ خو مخکې تاسو سره خبره شروع کړې وه او مونږ ویلي وو چې تاسو سره الحاق وکړو، خو تاسو هغه وخت کې بالکل مونږ له لیفټ را نه کړو، نو ځکه مونږ کانګرس سره ملاو شو. خو زمونږ مقصد دی د انګریزانو نه ازادي، او که ستاسو هم دا مقصد دی نو ما ته ووایه او مونږ به پس کې خبرې شروع کړو. وایي دا راز، او هغې نه پس بیا فیروز خان نون بیا پس ته هېڅ تعلق نه ساتلو باچا خان سره. همداسې انګریزانو هم د انګریزانو چې کوم لوی افسرانو هغوی به همیشه کوشش کو چې باچا خان سره ملاو شي او هغه له لالچ ورکړي یا مختلف خبرې ورسره وکړي، خو باچا خان به همیشه انکار وکړو چې زه نه ملاویږم. همداسې یو سیکټري و، فورن سیکټري و، خارجه سیکټري و، د هغه نوم هاول انګریز و، هغه وی چې زه تا سره ملاویږم باچا خان ته. نو باچا خان ورته زه نه ملاویږم. نو
هاول ګاندي ته ووایي چې یاره دې خواړو ما سره ملاویږي نه، نو موږ به دا خبرې مخکې څنګه رسو. نو ګاندي باچا خان ته وایي چې یاره ته ولې نه ملاویږي د انګریزانو سره؟ نو وایي چې ما ګاندي ته ووایي چې یاره زه خو یو کمزور غونته کې سړی یم او ساده سړی یم او دی به داسې خبرې راته وکړي چې زه به وښویږم او زه به نه پوهېږم چې دې ته سمه خبره وکړم که نه، زه دومره چالاک نه یم. نو وایي چې ګاندي په خندا شو او ورته وایي نو دا زه چې هر وخت انګریزانو سره ملاویږم او هغې سره خبرې کوم، نیګوسیشن کوم، نو ته نشې ملاوېدی؟ نو باچا خان وایي چې ته خو مهاتما یې که نه، زه خو مهاتما نه یم. خیر دا خبرې وشوې. بیا یې کیسه لیکلې ده چې یو بل انګریز افسر و ایمرسن، هغه سره ملاقات وشو. نو هغه دا ګیله وکړه چې ته زمون خلاف تقریرونه کې او تا په تقریر کې ویلي دي چې د انګریز شکل خو سپین دی خو زړه یې تور دی. نو دا یې ګیله وکړه. نو باچا خان وایي چې یاره مونږ خو شروع نه انګریزانو سره ډېر ښه تعلقات کوشش کړی چې مونږ ډېر ښه تعلقات وساتو، بلکې دې حده پورې چې مونږ به چې چېرته مونږ ته به ښه د خوراک ښه شی میلاو شو نو مونږ به خپلو بچو له مخکې نه ورکو، مونږ به وایي چې خپل د میلمنو انګریزانو له مخکې ورکو. دومره زیات مونږ خیال ساتلو. خو وایي چې انګریزانو مونږ سره بالکل ښه سلوک نه کو او مونږ سره بالکل زیاتیانې کړي دي. نو ځکه ما او داسې ویلي دي چې یاره مخونه یې سپین دي خو ړی تور دی. همداسې نورې غلط فهمیانې شوې وې. وایي چې یو ځل بیا باچا خان په دې چپټر کې وایي چې په 1931 کې یو ځل بیا گرفتار شوی او مشر ورور ډاکټر خان صاحب هم ورسره گرفتار شوی او 3 کاله په هزاري باغ جیل کې تیر کړي دي. بیا پکې د جیل ډېرې کیسې کړي دي، ډېر عمر په جیل کې تیر کړو. خو یو 2 کیسې به تاسو ته پکې وکړم. یو کیسه یې کړې ده د بهار د خلکو. اوس د بهار چې کوم خلک وایي چې د هغې ډېر زیات تعریف کړی دی، خو وایي چې دې خلکو کې هندوانو دي کې دا ذات پات دا شی ډېر چوت چات ذات پات. نو وایي چې دې کې زمونږ یو بهاري هندو هغه مونږ خپل میلمه کو. وایي زه ناست یم، زما رور ناست دی او مونږ به خپل لاس نه ورله چای ورکړه یا د پیکوړو پلیټ به م ورکو او خپل لاس نه به مونږ هغه له دا خوراکونه ورکول. نو وایي دې کې اچانک هغه په خندا شو. مونږ تپوس وکړو چې یاره ته خاندې پسه، مونږ خو تاله چای او پیکوړې درکو. وایي چې یاره مونږ خلکو کې دومره چوت چات دی ذات پات دی چې یو ځل زما کور ته یو ډاکي راغلی او هغه مسلمان. نو هغه چې ماله خط راکو نو ما هغه بالکل یو ګوټ سره ونیول او بیا مې صفا کو، ځکه چې مونږ وایي چې یاره دې خط ته خو د مسلمان لاس لګېدلی دی او ځکه به دې ته زه لاس نه لګوم. وایي مونږ داسې یو او تاسو داسې یې چې خپل په لاسونو باندې مونږ له تاسو پیکوړې او چای راکوئ. نو داسې باچا خان او نورو ټولو پښتنو خپل په عمل باندې د هندوستان چې نور څومره خلک وو هغه ټوله داسې متاثره کړي وو. بیا یو بله کیسه کړې ده چې په بهار کې یو ښځه وه، هغه هم په جیل کې داخله وه. نو د هغې کیسه یې وکړه. وایي چې ما ته خلکو وایي چې یاره دلته په جیل کې یو ښځه داخله جیل کې ده یو ښځه او د هغه خاوند راغلی دی، هغه وکیل دی او د دې 5 بچي دي او وکیل چې خاوند دی هغه ورته وایي چې یاره دا 2 بچي ته وساته او دا 3 به زه وساتم، داسې څه چل یې کوه ورسره. نو خلکو تپوس وکړل چې یاره او هغه انکاري وه. هغه وایي چې نه زه خو به په جیل کې ټایم تېروم، زه خو بهر نه راوځم. نو خلکو وایي چې دا څنګه چل شوی دی؟ نو چل داسې شوی چې هغې ښځې خپل خاوند ته ویلي چې کوم وکیلو چې یاره په دې پوره هندوستان کې خلک خپل نوکریانې پرېږدي او جنګ له روان دي او جلسو له روان دي، نو تم لاړ شه. خو خاوند چې کوم وکیلو هغه به بهانې کولې، هغه به وایي چې یاره زما خو کیسونه لګېدلي دي او چې دا ختم شي نو بیا به زه دا کومه. نو یو ځل یې داسې وکړل، 2 ځله یې وکړل، 3 ځله یې داسې وکړل. نو اخره کې هغه ښځې وویل چې که ته نه ځې نو زه ځم خپل د قوم دپاره. او هغه لاړه چېرته بهر جلسې ملسې ته او پولیسو نیوله او په جیل کې یې واچوله. نو داسې مثالونه دي د هندوستان د خلکو د مختلف خلکو چې هغې د انګریزانو نه ځان له دا وطن جدا کړی. باچا خان وایي چې په 1937 کې په صوبه سرحد کې الیکشن وشو. وایي چې د الیکشن کې
خدای خدمتګارانو زیات ووټونه اکثریت یې واغستو، خو بیا هم گورنر چې کوم و انګریز گورنر هغه وزارت ورکو صاحبزاده عبدالقیوم ته چې هغه د هزارې نه الیکشن ګټلی و او اکثریت د خدای خدمتګارانو، خو چونکې د هغه الحاق و هندوانو سره او سکانو سره او آزاد ممبرانو سره، نو ځکه د هغه حکومت جوړ شو. خو هغه حکومت 6 میاشتې وچلېدو، هغې نه پس تحریک عدم اعتماد وشو او د باچا خان مشر ډاکټر خان صاحب خپل وزارت جوړ کو. په دې وزارت کې دی دا وکړل چې دی په ټول صوبه کې پښتو زبان خپل په دفترونو کې او سکولونو کې دا رایج کو. خو وایي چې دا حکومت کول ګران و، ځکه چې د وزیرانو با چا خبرې نه منلې او هغوی به ډایرکټ آرډر گورنر نه اغستو. د دې 2 کاله پس په 1939 کې 39 کې جنگ شروع شو او هندوستان کې چې څومره په صوبو کې مقامی حکومتونه هغه ټول ختم شو. دې وخت کې د کانګرس بیا اجلاس وشو، ورکینګ کمیټه اجلاس وشو، نو هغې کې اوس یو قرارداد منظور شو چې ډیرو خلکو پکې کانګرس کې وویل چې مونږ به د انګریزانو په جنگ کې حصہ اخلو او که مونږ دې سره حصہ واغسته نو دی به بیا مونږ له ازادي راکوي. خو وایي چې په دې تحریک کې باچا خان خپله او مهاتما ګاندي دی دواړو کانګرس نه استعفې ورکړې، ځکه چې دی وایي چې مونږ عدم تشدد دغه یو قایل یو او ځکه مونږ به په جنگ کې حصہ نه اخلو. باچا خان وایي چې په 1942 کې ګاندھی او کانګرس تحریک شروع کړو، بھارت چھوڑ دو انډیا، بھارت چھوڑ دو تحریک. وایي د دې چې کوم دغه نفاذ هغه باچا خان کړو په صوبه سرحد کې، او همداسې چې کوم د سیول نافرمانۍ تحریکو د هغې هم نفاذ باچا خان کړو په صوبه سرحد کې. خو وایي چې مونږ به دا کولم نو عدم تشدد سره. وایي مونږ ته به زمونږ خلک رالل او مونږ ته به یې ووایي چې تارونه به کټ کو یا د ریل دا پټری چې کومه دا به خرابه کو او دې کې به تخریب کاري وکړو. خو وایي چې ما به خپلو خلکو ته وایي چې ټیک شو تاسو به دا وکړئ، خو چې څوک کس به یې کوي هغه به بیا پولیس ته ځي او هغه ته به وایي چې او دا کار ما کړی دی، ځکه چې مونږ به دروغ هم نه وایو او مونږ به تشدد هم نه کوو. نو داسې دی تحریک چلولی دی. دې کې دا خبره هم کړې ده چې هغه وخت کې چې دی سیاسي قیدي جوړ شو، نو هغه وخت کې بیا انګریزانو په قید کې او په جیل کې د ډېر خیال ساتلی و، ځکه چې دی وایي چې دا زموږ دشمن دی، خو دا یو ډېر بهادر او ډېر تکړه دشمن دی، نو د سره بیا انګریزانو ډېر ښه سلوک کړی و چې دی کله په جیل کې و. خو وایي چې زموږ خپلو خلکو کتاب کې لیکلی دی چې د پیښور ډپټي کمشنر هغه وخت کې سکندر مرزا چې کم پسته د پاکستان صدر هم پاتې شوی دی، وایي هغه زموږ خلکو سره انګریزانو نه زیاتې کړی او ډېر والټکول هم کړي او زموږ کسان زموږ یو خدای خدمتګار وجلې مو دغه نوم سید اکبر، او وایي چې زموږ په جلسو کې به په ډوډۍ کې زهر هم واچو چې هغې نه به خلک ډېر زیات بیماران شو. او په دې چپټر کې دا ګیله هم کړې ده چې د انګریزانو په وخت کې هم باچا خان جیل ډېر تیر کړی دی او پاکستان وجود نه پس په پاکستان کې په جیل کې ټایم ډېر تیر کړی دی. خو وایي چې د پاکستانی حکومت په جیل کې د سره ډېر زیات خراب سلوک ساتلی او انګریزانو نه هم ډېر زیات بدتر سلوک ساتلی او چې کله دی جیل. باچا خان وایي چې په 1945 او 46 کې د تقسیم نه مخکې چې کوم آخري الیکشن و، وایي چې شروع کې زه د هغې په حق کې نه وم، ځکه چې هغه وایي چې وزارت خو مونږ ته میلاو شي خو حکومت بیا هم خپل کار کوي او زمونږ خبره نه مني. خو خیر اخره کې دا الیکشن وشو، په دې کې د مسلم لیگ ډېر خلک رالل د پنجاب نه او هغې ډېر زیات کیمپینینګ وکړو په صوبه سرحد کې. خو وایي چې مسلم لیګیانو به همیشه چې خپل
کیمپین کو یا جلسے به کولې نو هغوی به همیشه دا وی چې هندو له به ووټ ورکوي یا مسلمان له به ووټ ورکوي او جماعت له به ووټ ورکوي یا مندر له به ووټ ورکوي یا مسلمان له به ووټ ورکوي یا کافر له به ووټ ورکوي. نو باچا خان وی چې زما دې خبرې سره اختلاف و، ما به هغوی ته وی چې مونږ خپله مسلمانان یو او مونږ اسلام ډېر زیات ښه پیژنو، خو دا خبره یو الیکشن دپاره ښه نه ده او مونږ هغه کارونه کول غواړو چې کوم زمونږ پښتنو دپاره ښه خبره ده. وایي چې آخره کې الیکشن وشو او مسلم لیگ کوشش ډېر کړی خو دا الیکشن خدای خدمتګارانو وګټلو. خو دې کې هم بیا د باچا خان خپل رور ډاکټر خان صاحب او خپل په پارټۍ کې نور خلکو سره څه معمولي اختلاف راغلی او ځکه چې هغوی وی چې مونږ خپل وزارت جوړو، باچا خان وی چې مونږ خپل وزارت نه جوړو احتجاج دپاره، ځکه چې افسرانو پکې ډېره دانلي کړې وه. خو اخره کې دا فیصله وشوه چې هغه به خپل وزارت جوړ کړي او د پښتنو خپل حکومت پکې. باچا خان وی چې په 1946 کې مونږ اوس مسلم لیگ نه الیکشن ګټلی او زمونږ وزارت او د الیکشن مونږ په دې خبرې ګټلی چې مونږ د هندوستان تقسیم نه غواړو او مونږ هم مسلمانان یو خو مونږ تقسیم نه غواړو. وی د کامیابۍ نه باوجود حکومت په صوبه سرحد کې وی چې ریفرنډم به کیږي، چې ریفرنډم چې یو ځل به بیا د خلکو نه دا تپوس کیږي چې یاره تاسو هندوستان سره شاملیږئ که پاکستان سره، ځکه چې اوس مونږ تقسیم کوو. نو باچا خان وی چې مونږ په دې خبرې ډېر خفه شو چې یاره مونږ خو په دې فیصلې اوس الیکشن ګټلی دی، نو د دې ریفرنډم څه ضرورت دی، ځکه چې مونږ خو الریډي دا خبره اسټابلیش کړې ده. وایي دې کې مونږ کوشش وکړو چې مونږ کانګرس سره بیا خبره وکړو. وایي چې ما ګاندي ته هم خطونه ولیږل او کانګرس ورکینګ کمیټي ته هم خطونه ولیږل چې دلته ریفرنډم نه دی پکار. خو وایي چې دغه وخت کې کانګرس اوسه پورې دی سره ډیر زیات الحاق کړو، خو دې وخت کې کانګرس بالکل د بیروخه او د بې حسۍ مظاهره وکړه او بالکل اډو هم د پښتنو سایډ وانه غستو. نو په دې باندې باچا خان ډیر خپل خفګان ظاهر کړی دی خپل په دې کتاب کې او هغه دا وی چې مونږ اډو دا ریفرنډم کې حصہ نه اخلو او کوم دا خبره ده نو بیا مونږ نه دا ریفرنډم وکړي چې زمونږ خپل وطن پښتونستان وي او یا پاکستان وي. وایي چې زمونږ دا مطالبه هیچا مونه منلې او اخره کې مسلم لیگ دپاره میدان صفا او ریفرنډم وشو او وایي چې مونږ ریفرنډم کې حصہ وانم غستا، خو بیا هم مسلم لیگ دا ریفرنډم په 50.1 ووټونو سره دا ریفرنډم وګټلو. وایي چې کوم د انګریز حکومت او هغه هم مسلم لیگ سره ملاو او داسې ریفرنډم ګټلی شوی و. بیا باچا خان دې کې پسته وایي چې دا یو سیاسي اختلاف او دا یو مذهبي اختلاف نه و، خو هغې نه پس وایي چې د پاکستان حکومت دا خبره چرم نه وای راکړې او ځکه دا ټول عمر په جیل کې ډېر زیات مدت یې راکړې وه چې پاکستان جوړ شو. حالانکه پس ته باچا خان دا خبره کړې ده او دا به راځیم چې یو ځل چې تقسیم وشو نو هغې نه پس بیا مونږ وایي چې خپل د نوې مسلمان وطن کې به مونږ زور و شور سره کار کوو خپل مسلمان حکومت سره. خو وایي چې زه یې چرې هم معاف نه کړم او وایي چې ما به چې چرم چا سره څه خبره کوله چې یاره دا خو مونږ سره زیاتې شوی دی نو ما ته به هر چا دا خبره کوله چې ته خو هندو یې یا ته خو غدار وې. نو یو خفګان یې خپل شو کړی دی چې یاره یو سیاسي اختلاف په وجه دومره زیات مخالفت ده شوی دی. باچا خان وایي چې تقسیم نه لږه موده مخکې د برطانیې لارډ پیتریک لارنس راغی او هغه ځان سره کیبینټ میشن راواغستو او هغې د دې ځای لیډرانو سره ملاقات وکړو. په دې ملاقات کې د کانګرس طرف نه 4 کسانو، یو پکې ابو الکلام آزاد، جواهر لال نهرو، سردار پټیل او یو باچا خان وایي چې زه وم. او مسلم لیگ نه 4 کسانو محمد علي جناح صاحب،
لیاقت علی خان، نواب اسماعیل او سردار عبدالرب نشتر او د دې په شمله کې آپس کې ملاقات وشو. وایي چې دې کې انګریزانو ووایي چې یاره مونږ اوس ورو تیاریږو چې مونږه دې ځای نه وځو، خو تاسو څه غواړئ؟ تاسو آپس کې خبره وکړئ مسلمانان او هندوان چې تاسو څه غواړئ چې مونږ لاړ شو نو د حکومت د چا په لاس کې ورکو. وایي دې نه پس محمد علي جناح صاحب او هغې ټولو شروع کې آپس کې ډېرې خبرې وکړې خو څه سمجھوتې ته رونه رسېدل. وایي چې دې کې محمد علي جناح صاحب چې هغه شاته شو، هغه وایي چې یاره زه خو دې کې تاسو سره نورې خبرې نه کوم. نو باچا خان وایي چې ما سردار عبدالرب نشتر ته ووایي چې یاره جناح صاحب ته ووایه چې ما ګاندي سره خبره کړې ده او مونږ دا غواړو چې تاسو دې وخت کې به مونږ آپس کې اتحاد وکړو او مسلمانانو ته چې سم پکار دي نو هندوان هغه مونږ له راکولو له تیار دي. خو محمد علي جناح دا خبره ونه منله. نو دې نه پس انګریزانو ووایي چې کیبینټ مشن واپس لاړو او خپله دا فیصله یې ورکړه چې یاره اوس 6 میاشتو کې دننه به مونږ د هندوستان خالی کو او دې نه پس بیا کانګرس خپل عبوري حکومت جوړ. باچا خان اخره کې یو 2 چپټرو کې خپل یو خو د دې کیسه کړې ده چې کله جواهر لال نهرو سرحد ته راغلی نو هغې کې دا لیکلي دي چې هغه زموږ میلمه خو ډېرو خلکو بیا په هغه باندې پتراو هم کړی او تخریب کاري هم کړې وه او سیکیورټي کې هم څه مسله وه. خو دی چونکې د دې میلمه نو ځکه دی ډېر کوشش کړی و چې هغه ته کاڼي ونه لګي او هغه بچ شي. دا کیسې پکې کړي دي. بیا یې پکې دا کیسې هم کړي دي چې د ده به چې ګاندي سره ملاقاتونه کېدل نو د هغې کیسې هم کړي دي. هغې کې یو کیسه داسې ده چې وایي چې زه به چې کله هم تلمه ګاندي سره ملاوېدول او چې کله به هم په دیلی به تېرېدم نو چې د ګاندي زوی دیوداس ګاندي دغه کور کې به اوسېدم او وایي چې دغه کور به ما ته بلکل داسې لګېدو لکه چې زما خپل کور دی او هغې به ډېر زیات د ده میلمستیا کوله. وایي یو ځل زه مهاتما ګاندي سره ناست وم او هغه سره ما خبره کوله نو ما هغه ته وایي چې ګاندي جي عدم تشدد چې کوم سبق دی هغه خو ته ډېرې مودې نه په دې هندوستان کې لګیا یې او ما تا نه دا زده کړی دی او ما پښتنو ته عدم تشدد پیغام ورکړی دی. خو پښتنو چې څومره عدم تشدد سره کار اغستی دی په هندوستان کې هیچ چا هم دا کار نه دی اغستی. نو وایي په دې جواب کې ګاندي راته ووایي چې عدم تشدد چې کوم دی هغه د بزدل انسان کار نه دی، هغه د بهادر انسان کار دی. وایي چې په پوره په هندوستان کې پښتانه چې کوم دي هغه ټولو نه زیات تکړه دي او بهادران دي او دا وجه ده چې پښتنو ټولو نه زیات عدم تشدد سره کار اغستی دی. باچا خان وایي چې کله چې د تقسیم ټایم نږدې و په 1947 کې هغه وخت کې د ډاکټر خان صاحب حکومت و په صوبه سرحد کې. خو وایي چې هغه وخت کې مسلم لیگ چې چاته د انګریزانو پشت حاصل و هغې ډېره سیول نافرماني مو کړه او تخریب کاري هم پکې ډېره کړې وه. خو وایي چې دغه وخت کې خدای خدمتګاران چې وو هغې ودرېدل او هغې د اقلیتونو حفاظت وکړو. وایي چې څومره هندوان او سکان چې کوم چې خپل کورونو کې پټ وو ځکه چې هغه به یېرېدل چې اوس به تخریب کاري په ضد کې دی راشي. نو خدای خدمتګاران ټول راغلي وو پېښور ته او هغې دی له ډېر زیات حفاظت ورکړی و. همداسې خدای خدمتګارانو خپل یو تنظیم جوړ کړی و هغې ته وایي حکمي پښتون او هغې هم ډېر زیات عدم تشدد سره کار اغستی او د اقلیتونو یې ډېر زیات حفاظت کړی و. باچا خان وایي چې په دهلي کې د کانګرس ورکینګ کمیټي اجلاس او کانګرس کې خپله دا یو تقسیم و چې لږو خلکو وایي چې یاره تقسیم نه دی پکار او نورو خلکو وایي چې پکار دی چې هندوان او مسلمانان بیل بیل شي. وایي چې زما او د ګاندي مونږ دواړه د تقسیم د پارټیشن خلاف او مونږ د دې خبرې هم خلاف چې په صوبه سرحد کې ریفرنډم وشي. خو وایي چې کانګرس کې چې کوم نور لیډران و هغې کې یو سردار پټیل او یو راج ګوپال اچاریا هغه دواړه د تقسیم په حق کې. نو اخره کې
کانګرس کمیټه دا دواړه خبرې ومنلې چې او هندوستان د تقسیم شي او په صوبه سرحد کې د ریفرنډم هم وشي. نو دغه وخت کې باچا خان دا خپل مشهور الفاظ ویلیو د کانګرس ورکنگ کمیټی ته او گاندھی ته ویلیو او دے کے دا په اردو کې ویم چې ہم پٹھان لوگ آپ لوگوں کے ساتھی ہیں اور ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں کی ہیں لیکن آپ لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور بھیڑیوں کے سپرد کر دیا ہے. باچا خان وی چې کله چې کانګرس ورکنگ کمیټی دا فیصله وکړه چې هندوستان به تقسیم شي نو خپل لفظو کې لیکي چې دا زما د پاره د مرګ فیصله و او زه ډېر حیران او پریشان ناستم. وی ما سره مولانا آزاد ناستو. مولانا آزاد ما ته ووی چې زه اوس خو دا فیصله وشوه اوس ته داسې وکړه ته مسلم لیگ جوین کا، مسلم لیگ کې شامل شه. نو دې وخت کې باچا خان دا ووی چې یاره زما چې څومره سیاست دی او زما چې څومره وجود دی هغه په اصولونو باندې دی او زه خپل په اصولونو باندې به داسې خپل ډیسیژن اخلم. زه دا به نه کوم چې کم کس بره دی نو هغې سره به زه الحاق کوم. په آخري چپټر کې باچا خان ګیله کړې ده. اوس دا تاسو ګورئ چې باچا خان دا کتاب چې کوم دی دا پوره آپ بیتی دې کې څومره چپټرې دي؟ دې کې 46 چپټرې دي او 45 چپټرې هغه وخت پورې دي چې کم وخت پورې پاکستان جوړ شو. هغې نه پس د باچا خان نیم ژوند خو هغې نه پس تیر شوی دی ځکه چې باچا خان پیدا شوی 1890 کې او تقسیم شوی 1947 کې. هغې نه پس چې څومره رویداد دی هغه دې کتاب کې نشته. دا کتاب ټول تقسیم پورې دی. خو آخري چپټر کې دا خبره کړې ده چې ما دا نه غوښتل چې تقسیم وشي خو چې یو ځل پاکستان جوړ شو نو وایي چې مونږ دا فیصله وکړه چې زه اوس خو پاکستان جوړ شو او دا فیصله وشوه خو زمونږ پارټۍ به هیڅ حصه نه غواړي او مونږ به د قوم خدمت کوو. او وایي چې میری قوم پاکستان کی شہری اور وفادار ہے اور ہم اس ملک کی تعمیر و ترقی میں پورا حصہ ادا کریں گے. وای چې مونږ پاکستان حکومت ته ووی چې مونږ به وفادارۍ سره کار کوو خو وای چې پاکستان حکومت چرم دا خبره ونه منله. او هغې نه پس باچا خان زیاتره ټایم هم په جیلونو کې تیر کړی دی او باچا خان یو ډېره لویه ګیله کړې ده چې زمونږ مسلم لیگ سره یا مسلمانانو سره څه مذهبي اختلاف نه او وایي چې مونږ خو خپله مسلمانان یو او زمونږ ټول عمر تیر شوی دی د پښتنو حمایت دپاره او انګریزانو نه ازادي اخیستلو لپاره. خو وایي چې ماله یې دومره سزا بیا ولې راکړې ده؟ وایي چې زما خو دا یو سیاسي نظریه وه چې انګریز ځکه تقسیم کول غواړي چې ټول عمر مسلمانان او هندوان اپس کې جګړه کوي. نو په یو سیاسي اختلاف باندې ولې ما سره تقسیم نه پس هم دومره زیاتې کړي. اوس دا یو څو خبرې د کتاب کې نشته ځکه چې دا کتاب دلته کې ختم شي. خو باچا خان بیا خپل باقی عمر په پاکستان کې تیر کو تقسیم نه پس. پاکستان کې باچا خان سیاسی قیدیو او باچا خان کې ډیر کنټروورسي و ځکه چې ډیرو خلکو چې چا دغه سیاست سره اختلاف کو هغه باچا خان ته غدار وطن وی خو دا یو ډیر هغې دغه په سیاست نه پوهېدو خو دا ټول مني چې باچا خان چې کوم خدمات دي پښتنو دپاره او انګریزانو سره جنگ دپاره دومره خدمات ډیرو کمو خلکو ورکړي دي. هندوستان کې باچا خان اوس هم چې د هندوستان په سکول کتابونو کې چې کم کیوریکولم دی هغې کې چې کم فریډم فایټرز والا نومونه راځي نو هغې کې د باچا خان نوم هم راځي. د انډیا حکومت په 1967 کې 67 کې باچا خان له جواهر لال نهرو ایوارډ ورکړو
او بیا 1987 کې 87 کې چې د کم انډیا ټولو نه اوچت سیول ایوارډ د بھارت رتن هغه هم باچا خان لور کړو. اخره کې باچا خان وفات شوی په 20 جنوري 1988 کې چې هغه وخت د باچا خان عمر 97 سال، ماشاءالله ډیر لوی عمر ورته ملو شو. خو باچا خان دومره ماتو د پاکستان حکومت نه چې دی چې کله بهر ملک ته لاړو علاج د پاره نه پس د وې چې یاره د وصیت کې ولیکل چې ما به تاسو په جلال آباد کې خخوي. نو چې د باچا خان وفات وشو د دومره عزتو په افغانستان کې چې هغه وخت کې 1988 کې فل جنگ روانو، یو طرف ته کمیونست آرمی و سوویت یونین او بل طرف ته مجاهدینو، او تش د جنازې د پاره سیز فایر شوی او دواړو فریقونو ویلیو چې یاره دا جنگ به بندو او دغه جنگ بند شو او هغه وخت کې بیا باچا خان التخخ کو او ډیر لیډران راغلیو د باچا خان په جنازې باندې. کې زه تاسو ته د دې کتاب یو 2 صفحې ویل غواړم، صفحه نمبر 117 او 18 چې دې کې باچا خان خپل د پښتنو په باره کې یو تقریر کړی دی. دا کتاب یو هندو لیکلی دی جیب پرکاش نارائن چې باچا خان خپل بیتی ویلې ده، خو باچا خان چې څه ویلي دي هغه قلم بند کړي دي. نو دا باچا خان خپل پښتنو باره کې دا ویلي دي او دا دومره ښکلې خبرې دي او دا نن هم دومره زیات ریلیونټ دي چې دا په اردو کې لیکلي دي او زه دې سره انصاف نشم کولی په پښتو کې ٹرانسلیشن ځکه تاسو ته په اردو کې دا وایم. میں بلوچستان سے چترال تک پٹھانوں کے بکھرے ہوئے قبیلوں کو رشتہ اتحاد میں منسلک کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان میں ایک بھائی چارہ پیدا ہو جائے، ان کا غم و علم ایک دوسرے کا مشترکہ درد و رنج بن جائے اور انسانیت کی خدمت کے لیے یہ غیور قوم پشتون دنیا میں اپنا قومی رول ادا کر سکے. میں شاید شدید درد کے احساس کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ ہمیں غیروں نے بہت غلط رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. مثلا ایک طرف تو ہم پر سب دروازے بند کر رکھے ہیں تاکہ کوئی ہمارے پاس نہ آ سکے، اور دوسری طرف ہمارے دشمن ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم وحشی ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں. یہ پروپیگنڈا ہمارے قبائلی بھائیوں کے خلاف مختلف طریقوں سے اتنا زیادہ اور زور شور سے جاری ہے کہ انسان کو اس پر افسوس ہوتا ہے. مثلا ان کی بہادری کی تعریف تو کریں گے لیکن اس بہادری کو وحشت کا رنگ دے دیں گے. ان کو آزادی سے پیار و محبت ہے، اس بات کی تعریف تو کریں گے لیکن ایسے الفاظ میں کہ شاید ان کو کوئی تنظیم نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی ضابطے کے پابند ہے. جب بھی ان کے دل میں آتا ہے وہ انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں اور جو بات انہیں پسند ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. ان کی مہمان نوازی کی صفت تو بیان کریں گے اور بات کو جھوٹ اور مغالطے کی ایک ایسی حد تک پہنچا دیں گے کہ اپنی مہمان نوازی کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے ہی گویا یہ لوگ قبائلی پٹھان مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ چوری بھی کریں گے اور ڈاکہ بھی ڈالیں گے. ایک یا دوسری حکومت سے پیسے یا رشوت لیں، یعنی کہ وہ جیسے کسی بھی اخلاق کے پابند نہ ہوں اور شطر بے مہار ہوں. اسی طور طریقے سے یہ چالاک اور حکمران اقوام چاہتی ہیں کہ یہ بہرحال پٹھانوں کے ایک شریف طبقے کو دنیا کے سامنے بدنما صورت میں پیش کریں اور انہیں نہ صرف دنیا کی ہمدردی ہی سے محروم رکھیں بلکہ خود غرض حکومت کو جواز، موقع اور بہانہ مہیا کریں کہ وہ انہیں کچل کر رکھ دے، انہیں بموں سے اڑا دے، مشین گنوں سے ان کے وجود کو چھلنی چھلنی کر ڈالے، ان کے گھر مٹی میں ملا دے. یہ پشتون لوگ کئی سو سالوں سے جو ان کی سیاہ بختی کا زمانہ تھا بہت بری طرح سے مبتلا آلام چلے آ رہے ہیں. مغلوں کے زمانے سے لے کر انگریزوں تک اور پھر انگریزوں کے زمانے سے لے کر آج کی حکومت پاکستان تک سب نے ان لوگوں سے قبائلی پٹھانوں سے یکساں وحشیانہ سلوک کیا ہے. انہیں پہاڑوں کے سنگین اور سخت ترین دامنوں اور سوکھے سڑے میدانوں میں ایسے رکھا گیا ہے یا رہنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے جیسے وہ قلعے میں رکھنے کے لائق اسیر ہوں. یعنی ان کو نہ تو ان کی زمین سے کچھ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی یہ لوگ تجارت کر سکتے ہیں، کیونکہ تجارت کے لیے تو زمانہ حال میں ذرائع آمد و رفت و مواصلات کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں کسی سے کسی قسم کی صنعت و حرفت میں کبھی تربیت حاصل کرنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا.
کیونکہ صنعت کی ترقی و تربیت کے لیے تو ایک طویل و پرامن دور کی ضرورت پڑتی ہے، جس کا کئی سو سالوں سے ان کے لیے قحط ہے۔ ان پر روزانہ بمباری ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے اور ان کا قتل عام ہوتا ہے۔ یہ علاقہ گویا سامراجی طاقتوں نے اپنی فوجوں کی عملی تعلیم و تربیت کے لیے ایک طرح سے میدان جنگ بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں کو نہ تو کسی نے کبھی تعلیم دی ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی ہسپتال قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ادنا سی بیماری کا بھی علاج کر سکیں۔ ریدی گل خوبصورت خودرو صحرائی پھول کی مانند یہ لوگ پیدا ہو کر پلتے ہیں اور پھر ویسے ہی جنگل اور پہاڑ میں مٹی میں مل جاتے ہیں۔ نہ تو انہیں روٹی میسر ہے اور نہ پانی، نہ کھیت کیاری ہے اور نہ باغ باغیچہ، نہ بازار ہے اور نہ تجارتی منڈیاں، نہ زندگی ہے اور نہ زندگی کی ضروریات و لوازمات۔ میں نہیں سمجھتا کہ سنگ دل دنیا ان سے چاہتی کیا ہے، بجائے اس کے کہ انسانیت کے ناطے ان لاکھوں خوبصورت لڑکیوں اور غیور نوجوانوں پر رحم کرے۔ اس نے ان کے پیچھے مردم خور لگا دیے ہیں، اور اس پر ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے انہیں بے عزت بھی کیا جاتا ہے اور پیچھے سے گالیاں بھی دی جاتی ہیں۔ میری دوسری آرزو یہ ہے کہ ان شریف بہادر وطن دوست غیرتی اور ننگ و ناموس کے پروانوں یعنی پٹھانوں کو غیروں کے ظلم و استبداد سے بچا لوں اور ان کے لیے ایک ایسی آزاد دنیا بنا دوں کہ جہاں وہ ہنستے کھیلتے ہوئے آزودہ زندگی بسر کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے ویران اور مسمار گھروں کے ڈھیلوں اور مٹی کو چوم لوں جو وحشی انسانوں نے برباد کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گلی کوچے اور گھر در اپنے ہاتھوں میں جھاڑو لے کر صاف کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے خون سے لت پت کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوؤں اور پھر یہ خوبصورت انسان دنیا کے سامنے کھڑے کر دوں اور دنیا سے کہوں کہ آؤ اب مجھے ان سے زیادہ شریف، شائستہ اور متمدن انسان کوئی ہو تو دکھا دو۔ رونو تاسو دا ویڈیو که لگا ډیره کتلې ده که پوره کتلې ده ستاسو ډیره ډیره مهرباني۔ زه خپله یو ډیر غیر سیاسي سړی یم، خو زما تش دا یو ریویو و چې دا کتاب زه ووایم او تاسو ټولو ته ووایم چې دې کتاب کې دننه څه دی. هغه قومونه ترقي کوي چې خپل د لیډرانو هسټري ورته معلوموي او خبرې ووري او یو بل ته وکړي او وپېژني چې یاره زموږ دا مشران اوڅوک. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوه تاسو ضرور خپلو نورو ملګرو ته پښتنو ته ووایئ. په انټرنیټ باندې په باچا خان باندې ویډیوز ډیر دي خو په پښتو کې دومره ډیټیل ویډیو زما خیال نشته چې د چا شته. نو که ستاسو خوښ شو نو تاسو ضرور خپلو ملګرو سره دا شیر کړئ. ډیره مهرباني. زما نوم ډاکټر فرحان عمران دی او السلام علیکم.